أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولا يحل لكم او حلال الذي استاسد پارا ان تاخذوا دا چتا سواخلے مما دها مالنا آتیتموهن شیئا چتا سو ورکڑی دی بیانو تا دس سیزنا الا مگر ان یخافا دا چی دا دوڑ یریگی اللہ یقیما دا چی دی بقائم نساتی حدود اللہ حکمنا دا اللہ تعالی، فإن خفتم پس کچرتاو سر یروی اللہ یقیما دا چی دی با قائم نساتی حدود اللہ حکمنا اللہ تعالی، فلا جناح علیہما پس نشت دے سگناہ پدے دوالو باندے فیما پہا مال کے افتدتو چه فدیه کی ورکوی دا بی بیهی دا مال لرا، تلک حدود اللہ دا حکمنا پولی دا اللہ تعالی دی، فلا تعتدوها استاسو تیرے گے مددینا، ومن یتعدى او سوک چی تیریگی حدود اللہ اللہ تعالی دا کلنا، فاولئک هم الظالمون پس دا کسان چی دی ہم دی ظالمان دی۔ پا آیت مبارکہ کے دا خلع بیان دے چی یو زنانا دا خپل خاوننا دا طلاق مطالبو کی آغتوی چی ما ازادکا و ما خلاصکا، چونکہ طلاق و اختیار سڑی سر دے، بعد اوقا سڑی طلاق نور کی او خزا خاون سر نوسی دلواڑی دسو جوحاتو کو بنیاد باندے او سڑی نپریزی، نو خزر پکار دائی چی سڑی لالچ ورکی او لالچ دا کچر مہر والا سڑی ورکڑ رے، نو خزر ودوی چی دا مہر بتا تا واپس کما، او یا لا سڑی مہر ندے ورکڑی نو خزر ودوی چی دا مہر بتا تا معاف کما، او دا دین علاوہ کچر یو سڑی دا نکاح دوران کی خزل سمال وغیرہ ورکڑی وی حدیتن و تحفتن، نو دا خزر دام میری شی چا مال دے واپس والا او ما زادک و ما خلاصکا۔ پدی دوران کی چی سڑے پدی راضی شی نو سڑے ورہ طلاق نم نالی، اغبوی خالعت من کے ما تا سر خلع اکلا، او خزب دا خبر قبول کی چی ما تا قبول دا، پدی سر خلع شوا
دې کې د قاضي تم ضرورت نشته دی. دا ښځه خاوند خپلو کې دا کار بغیر د ګواهانو نه او بغیر د قاضي نه کولی شي. په دې سره یو طلاق باین واقع شي. دا ښځه به عدت تیري او د عدت نه بعد به بیا مکمل آزاد شي. دې کې دا گنجائش شته دی که چېرې د عدت دوران کې ښځې له چا ترغیب ورکړو چې څه ضرورت دی چې ته خله اخلي، ضرورت څه دی، ده سره اوسېږه او ښځه دوباره پیشکش وکړي چې بیا به نکاح وکړو او سړی راضي شي نو بیا دوباره هم نکاح تړلی شي. په عدت دوران کې مو د عدت نه بعد مو او سړی سره به دو طلاقو اختیاري. او که چېرې فرض کا دا ښځه سړي ته وایي چې ما آزاده کړه لیکن سړی نه آزادي، یعنې خله ورسره هم نه کوي او طلاق هم نه ورکوي او ګناه د سړي دی. یعنې سړی داسې ظالم دی، ضرب و شتم کی، وال ټکول کی، یا د ښځې حقوق نه پوره کی او پریزي آزادیم نه. لکه جاهلیت کې به دا طریقه وه چې سړی به ظالم و، ښځه به یې ازادول هم نه، پرېښوده به هم نه او د حقوق به هم نه پوره کولو او دا طلاق ورپس طلاق به یې ورکول او چې عدت به ختمېدو بیا به یې رجوع کوله. نو په داسې صورت کې بیا ښځې دپاره گنجایش د تنسیخ نکاح دی. نو دا ښځه به عدالت کې او جج ته او یا پنچایت کې چې کوم جرګې مشر وي، مصالحتي کمیټې، که چېرې عدالت نی فرض کا، هغې ته به درخواست ورکړي د فسخ نکاح او د تنسیخ نکاح چې ما دې سړي لالچ د مال هم ورکړو، د خلې مې ورته وویل لیکن دې ما نه ازادي او ما ته دا مسایل دي. نو په دا بنیاد باندې عدالت او جج به دا انکوایري وکړي چې دا ښځه کومه وجه باندې دا واقع داسې ده او که نه داسې نشته دی. نو که د هغې دغه وشو چې واقع داسې ده، نو عدالت به سړي ته ووایي چې دې ښځې له طلاق ورکوه، کوي نه ورکوم، وی خله ورسره وکړه، کوي خله هم نه کومه. نو بیا عدالت خپل اختیارات استعمالولی شي او د خپل طرف نه ښځې ته ډیګري ورکولی شي. که سړی عدالت ته راغی نو هم صحیح ده او که سړی عدالت ته سر راځي نه، پیروي اړو د کیس کی نه او دته نوټس چې وشو دی بیا هم حاضري نه کړي، نو په دغه وخت کې هم عدالت یک طرفه فیصله کولی شي. لیکن د تنسیح نکاح لپاره 8 صورتونه دي، یعنې په 8 صورتونو کې ښځه تنسیح نکاح لپاره درخواست ورکولی شي. پای کې لومړنۍ خبره دا ده چې سړی د ښځې نفقه نه پوره کړي، خرچه یې نه ورکړي، په کور کې بندیوانه کړې ده او د هغې د خوراک او څښاک انتظام نه کړي، د عیاشۍ خبرې نه چې کوم بنیادي ضروریات د خوراک او د څښاکو هغه نه پوره کړي، نو په دغه بنیاد باندې ښځه د تنسیح نکاح درخواست ورکولی شي. دویم دا چې سړی چې دی نو مفقود دی، رک شوی دی، د هغه د خیر خبر پته نشته چې مړ دی او که ژوندی دی، کوم خاطره دی او رابطه ورسره هم نه کېږي او د هغه د ځای پته هم نشته، دې ته مفقود الخبر وي. په دې کې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک ډېر سخت دی، احتیاط والا دی.
هغه وی دا ښځه به 90 سال انتظار کی، د 90 سال نه تر 120 سال پورې به دا ښځه انتظار کی. نو که چېرې په دې موده کې سړی رانغی نو بیا به نکاح کی، بیا یې کې به څه پاتې. اصل کې امام صاحب دا خبره چې کی دا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا واقعه راغلی وه. سړی روغ شوی و، پته یې نه لګېده او بیبي عمر رضی الله عنه نه مطالبه وکړه. نو عمر رضی الله عنه دا فیصله کړې وه چې دا ښځه به د 90 سال نه تر 120 سال پورې انتظار کی. او دا 90 او 120 سال ځکه یادولو چې ښځه خو ازادېږي د سړي نه یا په طلاقو سره یا په مرګ سره. طلاق ولې ورکړي چې سړی موجود او غشتی نه، نو په مرګ سره به ازادېږي، د مرګ موږ ته پته نه لګي. او عام طور یو سړی په 90 او د 120 منځ کې خامخا مري. نو عمر رضی الله عنه وایي چې کله دغه سړي هم عصر همزولي مړه شو که نه، نو موږ به حکم ولګو چې دی مړ شوی دی. او عام طور د انسان عمر 90 او 120 منځ کې وي. لیکن بیا د علی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې هم دغه شان واقعه بیا راغله. نو علی رضی الله تعالی عنہ فیصله د یو کال وکړه. هغه وی چې ښځه به درخواست ورکړي چې سړی روغ شوی دی، او بیا به ګورنمنټ او ریاست او ملک به خپل اثر رسوخ استعمال کی، او اسباب او وسایل به استعمال کی د سړي د معلوماتو. او چې بیا هم پته ونه لګي یو کال بعد به یا 4 کاله بعد، دا د امام مالک رحمت الله علیه قول دی چې عدالت بیا وي چې به د مړي حساب دی. او کله دې نه پس د سړي خیر خبر راغی، یعنې ښځې عدت هم تېر کو، بل چا سره نکاح هم وکړو، او د هغې نه بعد سړی راغی ژوندی، نو بیا مسله ده چې هغه دویم نکاح ختم شو او ښځه به لومړني خاوند ته بیا واپس میلو شي. د مفتی عزیز الرحمن صاحب په زمانه کې د دارالعلوم دیوبند چې کوم صدر مفتی دی، فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دا مسله شته دی. یو سړی مړ شو او هغه ښځې عدت تېر کو 4 میاشتې، عدت الوفا 4 میاشتې او 10 ورځې. او سړی 6 مهینې بعد بیا ژوندی شو، او د مفتی صاحب نه تپوس وشو، سوال وشو، او ښځې دې دوران کې بل نکاح هم کړو. نو د ښځې به څه کېږي؟ نو مفتی صاحب دا فتوا ورکړی، جواب ورکړلی چې دا ښځه به لومړني خاوند ته واپس میلاویږي. نو دې ته مفقود الخبر وي. نو دې کې به دا ښځه طریقې کار وکړي. او دریم صورت دا دی چې سړی غایب دی، مفقود نه دی، غایب دی، یعنی غایب غیر مفقود دی. یو سړی مثال جیل کې دی، سزا شوی دی، 25 کاله عمر قید شوی دی، او یا کافرانو قید کړی دی، او د هغه د راتلو څه پته نه لګي. نو په داسې وخت کې بیا ښځه دا خبره اوچتوي به زما د نفقې غم یې نه دی کړی. مسله خو په هغه راغلی، لیکن نفقه خو د انسان ضرورت دی. یا د نفقې په بنیاد باندې درخواست ورکولی شي چې زما د نفقې غم نشته، او یا دا که نفقې غم ول هغه کړی دی،
نو بیا ښځه په دې بنیاد درخواست ورکوي چې بی ما سره د خپل عصمت او د عفت غم دی، که چېرې دومره موده کې زه په ګناه کې مبتلا شوم، نو په دې بنیاد باندې بیا ښځه درخواست ورکولی شي. او څلورم صورت چې هغه د نامردۍ دی، که چېرې سړی نامرد وي په دغه بنیاد باندې ښځه درخواست ورکولی شي. عدالت په میډیکل بورډ قایم کې تحقیق به وشي او سړي ته به د 1 کال مهلت ورکړی شي چې علاج معالجه ځان له وکړي، او که 1 کال کې علاج معالجه ونه شوه نو بیا عدالت ډګري جاری کولی شي. دارنګې پنځم وجه چې ده هغه سړی چې دی یو متعدي مرض کې مبتلا دی، یو داسې مرض چې هغه بل انسان ته لګي او قابل نفرت دی، لکه جذام شو، نو داسې یو بیماری که چېرې سړي کې داسې بیماری نو عدالت هغه درخواست ورکولی شي. یا یو سړی چېرې پاگل دی، لیونی دی، په دې بنیاد باندې ښځه تنصیح نکاح لپاره درخواست ورکولی شي. او دارنګې یا سړی داسې وال ټکول کی چې هډوکي ماتي او دارنګې غوښه کټ کی، داسې وال ټکول کی او بلا وجه، نو په دغه بنیاد باندې ښځه درخواست ورکولی شي. که نه ورکوي هم خو ښه، لکه بیگانی درس کې موږ ویلو چې حبیبه بنت سهل رضی الله تعالی عنها چې وه، نا ثابت ابن قیس ابن شماس رحمه داسې ویلي وه چې دا هډوکي ول مات کړو، دا اوږې ده. په دغه بنیاد باندې هغې درخواست ورکول قاضي ته، نبي علیه الصلاة والسلام ته، او نبی علیه السلام د منځ کې تفریق وکړو. لیکن داسې بیبیان هم شته چې هغې وي نه خیر د وخت به سرتېرو، لکه دا زبیر بن العوام رضی الله عنه چې و که نه، د ده بیبیانې وې 4. یو پېره د هغې منځ کې خپلو کې جنګ شو او دی راغی، نو هغه د 4 اتو نښتو داسې پستې کړې، خوشتې کړې، برابرې کړې. اسماء رضی الله عنها په خپلو ځي سمه برابر کړمه، لیکن هغې اړو غږونه کو، نه درخواست ورکو، نه څوک ګزاره کې نه کولی شي. نو په دې وجوهاتو په بنیاد باندې زنانه له الله تعالی اختیار ورکړی دی چې هغه درخواست ورکړي، او که تمامو خبرو سره ښځه وخت تېري چې زه خیر دی صبر به کوم، نو ډېره ښه خبره ده. او که چېرې خپل رایټ استعمالي نو استعمالولی شي. ولا يحل لكم او حلال ندی ستاسو دپاره ان تاخذوا دا سړو ته وي چې دا کومو سړو د ښځو له طلاقونه ورکوي دپاره حلال نه دي. ان تاخذوا دا چې تاسو واخلئ مما د هغه مهر نه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دې بیبیانو ته. آتیتموهن کې دا هن ضمیر دغه مطلقو ته دی، کمې ښځې له چې تا طلاق ورکړی دی یا اراده لري نو ستا لپاره حلال نه دي څو شیان د څه څیزو. که تا واله مهر ورکړی دی نو مهر دې واپس ماله، او که تا د مهر نه علاوه څه پای باندې سود مینه کړې ده نو هغه دې واپس ماله. ځکه چې څونه زمانې تا سره تېره کړې تا خو ته فایده اخیستې ده نو هغه حق خو د هغې جوړېږي، ته دې څه واپس اخلې. ها که چېرې تا سره امانتن څه ایښودې وي
پیسې دي یا کالی دی او تا سر امانتن خودلې تا هغه مالکه کړې نه را نه دی ته هدیه او تحفه ورکړې ده نه او چونکې ستا مال دی امانت ایسر پروت دی یا تا له قرض ورکړی دی که تا یې له قرض څه ورکړي ښځه خاوند له قرض ورکولی شي او خاوند ښځې له هم قرض ورکولی شي نو هغه بیا ترې واپس اخیستی شي الا ان یخافا طلاق علی المعلوم جایز دی چې سړی ښایي ته چې تاله به طلاق درکړم لیکن دومره پیسې و ماله راکړې او ښځه ورته ټیک ده نو دا طلاق علی المال دی دا هم جایز دی الا ان یخافا مگر دا چې دا دواړه یریږي دا د خلې صورت بیاني اسې خو به سړی د ښځې نه مال واپس نه اخلي مهر به ترې واپس نه اخلي لیکن د خلې په صورت کې سړی د ښځې نه مهر واپس اخیستی شي علاوه چې غلطي د ښځې وي او که غلطي او زیاتي د سړي دی سړی زیاتی کې ښځه خو جدایي نه غواړي نو بیا سړي لپاره مناسب نه وي چې هغه د ښځې نه مهر واپس واخلي که زیاتي هم ته کې کور هم ته روانوي او هغې نه اوس مهر واپس اخلي الا مگر ان یخافا دا چې دا دواړه یریږي نه مراد څه دا دواړه په دې خبره باندې وپوه دي که چېرې موږ نکاح کې اوسېږو نو د یو بل حق نه پوره کړو سړی به ورځ په ورځ ظلم کې ښځې سره او ښځه به ورځ په ظلم کې سړي سره که خامخا ښځې کې هم جذبات دي نه خو ټیک ده چې سړي سره لاس په لاس خو مقابله نشي کولی لیکن نورې طریقې خو د مقابلې شته روانۍ به وله کي مال به وله تباه کي ورو ښځو هم بله طریقې ورځي که د هغه بچي د بچو به صحیح خصمانه به نه کي تربیت به صحیح نه کي زور به د هغې نه وباسي بیا نو دا دواړه یو بل سره بیا ظلم او زیاتېږي نو دواړو ته پته را چې موږ په نکاح کې برقرار نشو اوسېدی لکه جمیله چې راغلې وه جمیله بنت ابی بن سلول چا د ثابت ابن قیس ابن شماس سره هم په نکاح کې وه بېګا موږ روایت بیان کړو ناغیم دا خبره کړې وه که نه چې زه ثابت په دین باندې او په اخلاقو باندې اعتراض نه کوم اخلاق هم ښکلي دي دین هم زبردست دی لیکن زه او دې په یو کور کې نشو اوسېدی او مطلب یې دا و چې موږ په یو نکاح کې نشو اوسېدی اوسو زه به د احترام نه کوم خدمت مې نه کوم دړنه د کړه ته مې پرېوتی نه دی نو څه ضرورت دی د الله نه یریږم نو دا دواړه یریږي الله یقیما دا چې دا دواړه به قایم ونه ساتي که چېرې په نکاح کې برقراري حدود الله حکمونه د الله تعالی پولې د الله تعالی الله تعالی دا چا پر خپله پوله مقرره کړې ده د ښځې لپاره خپله پوله ده د سړي دپاره خپله پوله ده سړی به د ښځې حقوق پوره کړي او ښځه به د سړي حقوق پوره کړي به او دا حقوق دا دواړه نشي ادا کولی ځکه چې نفرت او ظلم او زیاتې دی نو بیا فإن خفتم پس کچر تاسو یریږئ فإن خفتم کې خطاب حکام ته دی او جرګې والا ترې مصالحتي کمیټې والا ترې او د کور سربراہ ته دی چې څوک دواړو منځ ته راغلی دی او فیصله کړي دواړو له اول خو مسله دا ده چې د ښځې او د خاوند کې اختلاف راغی
اختلافات به خامخا راځي. د نبی علیہ السلام په کور کې اختلافات راغلي دي، د چا کور کې ونه راځي؟ دا خو فرشتي خو نه چې بالکل اختلاف بني، خامخا دا خبرې وي. لیکن طریقہ خدارا دائی ذکر سلورم 15 سپارہ کے سورۃ النساء کی را روان دے. چول دا دوارا پویا کے نصیحت کو توکے خدی تا دا خزی خبری بان کوئی استاوان الحاون دیر حقوق تی او سڑی تا خبری ہوکا چی دام دا اللہ یو بندر استالور سر کا سبا سوک دبا سکے بیا سب سے جذباتی انسان زیادتی دا علم کی دیشی اولو تا نصیحت پکار دے سڑی دے و تا نصیحتو کی دارنگی بیا بلد طریقہ دا چی بستر والا جدا کا بیا دا چی معمولی ضرب و شتم تنبیہ و توکا بیا جی پاکی منز کی حاکم چیر دوارا پویا کی چی پا دیم نکیگی نو بیا خولی تا خبرت پکار دی. فَإِنْ خِفْتُمْ پس کچے تاسو یری گئے یعنی حکام او دا چکا منز کے کم کسان دی یعنی اغی پوئیگی پا دی خبر دا خفتم پا مانا دا گمان سر تاثر علم دے دی خبری اللہ یقیما دا چی دا دوارا با قائم نساتلی شی حدود اللہ کلی دا اللہ تعالی پورا دا حقوق دا قرآن حدود وائی یعنی دا حقوق دا اللہ حکمونم دی گوری دا دا اللہ تعالی کلیم دی او سنگ چی دا چاپولا کراس کول دا جرم دی سرحد و بارڈر کراس کول دا جرم دی دا کرنگی دا اللہ تعالی دا حکمون کراس کول دا جرم دی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نشتہ دے سگناہ پدی دوارو باندی فیما پاعمال کے افتدت بیہی چی فدیہ کی ورکڑے دے خزے بیہی آغیلرا سمطلب انہیں سڑے اسی نپریزی نو خزوتی چی تمال مہر مرا کوا کنی ورکڑے یاوتی مہر دی واپس والا او یا دا مجبوری پٹین کی خزا دا مہر نزیاد معلوم ورکولی شی چی مجبوری دا. دارا کتنی کی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت دے ابن عاشور را نقل کرے دے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چی زما خور سرا زماوخی خلا اکڑا نو آغا زما خور لپا مہر کی باغ ورکڑو دا زمانی مہرونم ناشنا باغون بے خلق ورکولو حالانکہ باغ دیر قیمتی مال دے دا کجورو باغ و دا انگورو باغ آغا ورپا مہر کی ورکڑو نو بیا دا ما خور دا آنا خلا غستا نو دا ما خورتو چی تار وزد باغ واپس ترکما او صرف سیوام سو او بیا نبی علیہ السلام زما خور تووی چی دا باغ وطم واپس کا و سیوالم سور کا. نو دا مجبوری پٹیم کی او دا ضرورت پٹیم کی سوا معلوم ورکولی شگر چی سلی دا پار مناسب ندی چوالی سوا معلوم فی مفتدت بیہی پا اعمال کے چی فیدیہ کی ورکوی دا خزا فیدیہ ستا ویزان خلاصولو دیکنا فدا مانا قربانا ولو زان خلاصولو خزم زان خلاصی دا سڑینا بیہی دا مال لرا اور سڑی دا پارا مناسب نری چی سوا مال واخلی. تلک حدود اللہ دا حکمنا دا اللہ تعالی دا پولی دا اللہ تعالی دی فلا تعتدوها وستاسو تیرے گے مددینا تجاوز مکوید دینا
یعنی دې کې دن اوسېږئ په دې حدودو کې دن بار مزه کوي تباه بشئ. ومن یتعدى او څوک چې تیریږي یعنی تجاوز کوي حدود الله د الله تعالی د حدودنا د پولنا سالور پیری په دیات کې حدود الله راغی. دا اشاره دی طرف ته دا چې دا نکاح او دا خلا دا تفریق او دا مذاق وګڼئ او دا کېل نه دی ګورئ. دا د الله تعالی حکمونه دي. ظلم او زیاتی مه کوئ. تپوس وګورئ هر چا سره کېږي حساب کتاب به کېږي. که سړي سره اختیار دی یا ښځې سره نو دا دې نه کي. که نبی علیه السلام فرمایي وی کومه ښځه چې بغیر د څه وجې نه د خپل خاوند نه طلاق والی څه وجه نشته دی په سړي کې. سړی نیک عمله دی صالح دی د ښځې حقوق هم پوره کوي زارېږي ترېنه او بله څه مسله هم نشته او بیا هم دا وي نه. نو نبی علیه السلام فرمایي فحرام علیها رائحة الجنة په دې ښځې باندې د جنت هغه بوی هم حرام دی چې دا بغیر د څه وجې نه کور رواني. او بل روایت کې داسې دی المختلعات هي المنافقات. دا کمې ښځې چې خولې اخلي بغیر د څه وجې نه دا منافقانې ښځې دي یعنې سرکش او نافرمانه دي. فاولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي هم دي ظلم او زیاتی کوونکي چې څوک تجاوز کوي که ښځه ده او که هغه سړی دی. او که د ښځې له څوک غوږونو کې خبرې چې یا مور او یا پلار یا سړي له په مور او پلار غوږونو کې خبرې اچي چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا ټول ظالمان دي. ځکه فاولئک وایي چې دې کې بلا خلک بیا شریکي مشورې غلطې خلک ورکړي داسې وکړه د کور د رغولو خلک کمي او د روانولو هغه ډېري. او حلال نه دي ستاسو دپاره دا چې تاسو اخلئ د هغه مال نه چې تاسو ورکړی دي ته د څه څیز نه مګر دا چې دا دواړه یریږي دي چې به قایمونه ساتي حکمونه د الله تعالی. پس که چېرې تاسو یریږئ دا چې دی به قایمونه ساتي د الله تعالی پولې پس نشته څه ګناه په دې دواړو باندې په هغه مال کې چې فدیه کې ورکوي دا ښځه هغې لره. دا حکمونه پولې د الله تعالی دي پس تاسو تجاوز مه کوئ د دې نه. او څوک چې تجاوز کوي د الله تعالی د پولونه پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها پس کچره دا سړی دریم طلاق ورکړي دي ته فلا تحل له پس دا ښځه حلاله نه ده د ده دپاره من بعد وروستو د دریم طلاق نه حتی تنکحه تر دې چې دا ښځه نکاح وکړي زوجا غیره خاوند بل سره
فإن طلقها پس کچرا طلاق ورکی دیتا فلا جناح علیہما پس نشت دے سگناہ پدی دوڑو باندی ان پدی خبرا یتراجعا چی دا دوڑا یو بلتا واپس شی ان ظننا کچر دا دوڑا خیال کوي ان یقیما دا چی دی با قائم اساتی حدود اللہ پولی دا اللہ تعالی وتلک حدود اللہ او دا مذکورہ احکامات پولی دا اللہ تعالی دی یبینوها واضحا بیانوی دی لرا لقومی یعلمون دا پار دہا قوم چی علم لری آیت مبارکہ کے بیان دے کہ یو سڑے درم طلاق ورکی بی بی تا نو دائی نفس دا بی بی پد باندے حرام شوا زکا دا طلاق مغلس شو درے طلاقونا کپ یوزے ورکڑی دی او کپ جدا جدا اوقاتو کی ورکڑی دی دا خز مغلظ شی او پد باندې حرام شي بیا داین بعد دا خز ته اختیار دے قبل چا سر نکاح کی نکول شي خود سر بیا نکاح نشی کولے ندی رجوع کولی شي ننوی نکاح و سر تڑلی شي دا عدت نباد اغا خز آزاد را قبل چا سر نکاح کولواڑی نم کولی شی او چه بل چا سر نکاحو کو او بیا والا پخپل خوشحالی و مرزی باندی طلاق ورکلو یا اغا سڑی مڑ شو او بیا دا غنا دا عدت تیر کی او کلچ دا عدت نبیا آزاد شی بیا ردی خزی مرضی و خوشحالی دا کدا بیا غلومبنی سڑی سر نکاح کولواڑی نکوری شی شریعت یو اصول بیانی و قانون بیانی دا جائز دی دام جائز دی و دام جائز دی شریعت دانے چکنے پا پلیننگ باندی دا سے ہوکے کہ تاسو باقاعدہ پلیننگ جوڑ کے دا سے ہوکے و دا سے ہوکے شریعت یو طریقہ کار بیان کو چڑمبنی سڑی درے طلاق ورکلو خدد باندی حرام شوا دا بوس عدت بطیری دا عدت نباد خزا ازاد دا قبل نکاح کولواڑی نم کولی شی او کوي نکاح نکنو ام سیدہ سوکم پدی خزبانی زبردستی نشی کولے ددی سڑی خو سرڑ تعلق پاتی نشو دا خزب صرف عدت تیری دی سڑی پکور کی باقی دا سڑی بوسن نہ خبری کی نہ بوسر کلام کی نہ سلام کی اس تعلق کی نشتا زور زبردستی خلاڑی رلو یا خبر دا او بیا چکل عدت ختم شو نو دا آزاد دا بیا پی پلارم زبردستی نشکولے رور پیم نشکولے او دا سڑی خوبے کو اجنبی گرزی دلے دے بیا دا آغی مرزی دا قبل چا سر نکاح کولواڑی نم باقیدہ کولی شخو باقیدہ نکاح بوی سنگ چی دا لنبانی نکاح داشن دا دویم نکاح ہم دے چی باقیدہ مہر بمقرریگی گواہان پاکی موجودی او بیا باقیدہ نکاح شرائط پاکی نہیں او بیا دا خزی پا مرزی میں دویم نکاح شو
او بیا هغه ته واده شو رخصتي مو شوه بیا د هغه مرضي ده که چېرې هغه یې ساتي نو هم ټیک ده او که هغه وله بیا طلاق ورکړي په خپلې مرضۍ باندې نو هم صحیح ده طلاق څه پسندیده عمل خو نه دی چې ګنې قرآن یو طلاقونه ورکوئ او بیا هغه ازاده کړه که هر څونه وخت بعدي او بیا د هغه نه پس دا عدت تیر کړي نو بیا دا ښځه ازاده شوه بیا د دې ښځې مرضي ده څوک پې بیا هم زبردستي نشي کولی چې اوس به دا کې اوس به دا کې او بیا ښځه په خپلو خوشحالۍ او مرضۍ باندې هغه لومړني خاوند سر نکاح کول غواړي نو باقاعده کولی شي اجازت دی دې ته په شریعت کې حلاله ویل کېږي قرآن د دې ترغیب نه ورکوي چې داسې وکړې او داسې وکړې قرآن جواز بیانوي که څوک داسې کړي نو کولی شي فَإِن طَلَّقَهَا بس که چېرې دا سړی طلاق ورکړي دې ښځې ته درېیمو دا درېیم طلاق بیان دی ځکه مخکې آیت کې الطلاق مرتان د دوو طلاقونو بیان شو د یو طلاق نه پس سړی رجوع کولی شي د دوو نه پس رجوع کولی شي خو د درېیم نه پس بیا رجوع نشي کولی دې وجې نه شریعت په نظر کې پسندیده طلاق دا دی چې انسان په طهر کې صرف یو طلاق ورکړي د پاکۍ په ایامو کې د پاکۍ په زمانه کې چې یو طلاق سره ورکړي او بس بیا دویم او دریم بیا نه ورکړي او بیا دغه دوه درې میاشتې کې به دا سړی هم ښه سوچ وکړي ښځه به هم سوچ وکړي مشوره به وکړي چا سره استخاره به وکړي او چې چاته غلطي وي نو هغه ته به تنبیه وشي بیا د رجوع حق شته دی رجوع کولی شي او که انسان ورکړي نو بیا دویم طلاق دی په دویم طهر کې ورکړي او بیا یې په درېیم طهر کې درېیم طلاق حسن دی بیا خو درې دی په یو ځای نه ورکړي او کوشش دی وکړي چې په مختلفو اوقاتو کې هم درې بس یو دی ورکړي یو کافي دی ځکه مقصود د ښځې جدایي ده نو جدایي په یو سره هم راځي دویم او درېیم ته څه ضرورت دی سره ثواب کار خو نه دی ځکه طلاق ابغض المباحات دی په جایز کارونو کې په مباح کارونو کې ناپسندیده خبر الله تعالی ته طلاق دی دې وجې دا چې څونه کم نه کم وشي نو بس خیر دی او چې زیات کېږي نو شریعت ته نه دی خوښه فَإِن طَلَّقَهَا بس که چېرې دا سړی طلاق ورکړي دې ښځې ته درېیمو نو دا ښځه اوس مغلظه شوه دا به صرف عدت به تېري فلا تحل له بس دا ښځه حلاله نه ده له ردي سړي دپاره چونکې مخکې دوه آیتونو کې د رجوع خبره وه چې رجوع کولی شي د یو نه پس دوه نه پسو اوس قرآن چې کله درېیم شو د درېیم نه پس دا ښځه در پاره اوس حلاله نه ده نه په عدت کې دننه رجوع کولی شي نه نوې طریقې سره نکاح تړلی شي او نه د عدت نه بعدو که دې دوران کې هر څومره زمانه تېره شي په زمانه تېرېدو سره درې طلاقه ایکسپایر کېږي نه دې کې څه ایکسپایري ډیټ نشته چې ګنې دومره زمانه بعد هغه طلاق ختم شي دا بس یوه که 10 کاله تېري او که 20 کاله او که 50 کاله دا درې طلاقه به ایکسپایر کېږي علاغې چې کله دا ښځه بل چا سره نکاح وکړي
نو په دویم نکاح سره لومړني 3 طلاقونه اوس ختم شو او بیا چې کله هغه آزاده کړي نو بیا هغه لومړني سړي سره بیا نکاح روا دی بخاری کی روایت تے عائشہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دا پخپل د ترزی باندې واده وا رفاع رضی اللہ تعالی عنہ باندې رفاع بن وهب القرزی هغه باندې واده دیو بل سره ډیر زیات تعلق او مینه وا بس غلطی وشوه نو رفاع رضی اللہ عنہ عائشی ته 3 طلاق ورکړو او 3 په یو ځای ولا ورکړو او بیا دی پیمانه شو لیکن 3 هو بهر حال 3 دی او بیا دی عدت تیر کو او د عدت نماز بیا دا عبد الرحمن ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرا دا عبد الرحمن ابن الزبیر دے زبیر نہ دے ناغا سر بیا نکاح کو خو آغا سر ملو شوی نو او بیا دا نبی علیہ السلام ترالا او د نبی علیہ السلام ته واقعا بیان کړه چې دا شان مال خپل خاوند رفاع رضی الله عنه 3 طلاق را کړی دي او ما عدت تیر کو د عدت نه بعد زما نکاح عبدالرحمن ابن الزبیر سره شو او زه آیا داغه نه چې آزاد شمه بغیر د ملاویدونه نو آیا زه د لومړني خاوند پر حلالېږم نو نبی علیہ السلام وخندلو او ورته وی چې اتریدینا آیت دا اراده لري ان ترجعی الی رفاعت چې تر رفاعت دغه شان واپس شي نو ته فرمایل چې نه حتی تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتک حسو پر تاسو یو بل خن نه دی اغستی ترعی پر تو د لومړني خاوند پر نه حلالېږي په دې فقهاو کې او په محدثینو کې سعید ابن المسیب رحمت الله علیه دا مشهور تابعی دی په د باندې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لور واده وا په سعید ابن المسیب باندې ډېر به سړی دی او ډېر جلیل القدر تابعی دی ټول زندگی مدینه منوره کې او د نبی علیہ السلام په جمعات کې تیر شوی ده صرف داغه په نسبان دی په نفس نکاح سره چې صرف بیم خاوند سره د ښځه نکاح وکړي او بیا د نکاح نه فوراً بعد هغه طلاق ورکړي نو بیا دا لومړني خاوند لپاره حلاله ده لیکن دا هغه نه علاوه جمهور چې څومره امت دی ټولو چا په دې کې اختلاف نه کړی هغه وی چې نه په نفس نکاح سره دا بیبي د لومړني خاوند لپاره نه حلالېږي ځکه دا حدیث وایي چې دواړه یو ځای کې بل دا پایت کې په خپله قرینه موجود ده حتی تنکح زوجا غیره قرآن حتی تنکح رجلا نه دی ویلی چې دا ښځه نکاح وکړي یو سړي بل سره قرآن حتی تنکح زوجا ویلی دی چې دا ښځه نکاح وکړي خاوند بل سره نو د نکاح معنی خو د زوجن نه معلومه شوه نو معلومیږي دا چې د تنکیح معنی ملاوېدل دي
لکه د نکاح په دو معنو باندې راځي. یو عقد دا ایجاب او قبول چې کېږي د زوج او د ښځې او د خاوند منځ کې تم نکاح ویل کېږي، او د میلاوېدو په معنا باندې نکاح راځي. نو هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د نکاح معنا خو د زوجن معلومه شوه چې حتی تنکح زوجن وی دا ښځه بل خاوند سره، خاوند به کله ګرځي چې مخکې نه نکاح شوي که نه، دا بل سړی خو خاوند په نکاح سره ګرځېدلی دی. د تنکیحه معنا بیا به نکاح نه کو، او معنا د میلاوېدو سره، یعنې دا ښځه میلاو شي هغه بل خاوند سره، نو هغې نه پس بیا وله طلاق ورکړي، دا وړومني خاوند دپاره حلالېږي به. ولا تحل له دا ښځه نه حلالېږي دې سړي دپاره من بعدو وروستو د دریم طلاق نه چې کوم دریم ول ورکړی دی، حتی تر دې پورې تنکحه چې دا ښځه نکاح وکړي میلاو شي زوجن غیره خاوند بل سره. بلکې مونږ احناف خدا وایو، تفسیر قرطبی لیکلی دی زمونږ د احنافو قول لیکلی. قرطبی په خپل مالکی مسلک دی، د امام مالک رحمت الله علیه په مسلک باندې دی، خو زمونږ د احنافو قول لیکلی دی چې کچرې فرض کا یو عالم او یو سړی د سعید بن المسیب سے په قول باندې عمل کی، ویجی بس مونږ په هغې قول باندې عمل کو، صرف په نکاح سره به دا ښځه وړومني خاوند دپاره حلاله شي. نو هغه لیکلي دي چې قاضي له پکار داري چې دې دواړو منځ کې تفریق وکړي، جداوالی راولي او دې له سزا ورکړي، ځکه چې هغه یو مرجوح قول دی، یعنې هغه باندې فتوه نشته، په هغې باندې به عمل نه کو، ځکه خبر به امت ته به ګورو جمهور او اجماع په څه باندې را د جمهور خبرې ته به ګورو. د دې وجې نه امام ابن العربي صاحب وایي چې زه د فقه کتابونه ګورم نو ما ته د دې نه ګرانه مسله به نه ښکاري، چې دا کوم مسله دا ده چې یو طرف ته د سعید بن المسیب صاحب قول دی چې هغه وایي چې حتی تنکح زوجن غیره نفس نکاح یادي، چې په نفس نکاح سره دا ښځه حلاله شوه. او بل طرف ته حسن بن ابي الحسن قول دی چې هغه وایي نفس نکاح نه، د نکاح نه پس هغه دخول او انزالم شرط دی، نه پکې د انزال خبرم کی، زه څوکم چې رچا په قول باندې عمل وکم. بهرحال حتی تنکحه تر دې چې دا ښځه میلاو شي زوجن غیره خاوند بل سره. فإن طلقها او بیا چې هغه وله بیا طلاق ورکړي په مرضی باندې او په خوشحالۍ باندې. فإن طلقها کچر طلاق ورکړي دا دویم خاوندو، دا طلاقونه چې وشي نو ښه کار نه دی، خو اثر به کېږي. دا کومه طریقې کار چې وشي د حلالۍ نو دې سره حلاله راشي، اگر چې دا طریقه شریعت ته خوښه نه ده. دې مثال داسې دی، زهر څکل دا منع دي، حرام دي او ناجایز دي، خو که چا وڅکل نو کار خو به کېږي او نقصان خو به ورسره کېږي به. نو دقه رنګې دا درې طلاقونه ورکول منع دي، خو که چا وکړو کار خو به کېږي.
دارنګه د بیبي د بیمارۍ په ایامو کې 3 طلاقونه ورکول منع دي او یا یو طلاق ورکول منع دي. نبی علیہ السلام ډیر سخت غصه شوی وو، لیکن که چا ورکړو کار هو شوی دی، طلاق واقع شوی دی. نو دک رنګې دا کم چې طریقې کار دی دا طریقې کاروم پسندیده نه دی، خو که چاو کو نو آی سره حلاله بهر حالو شوله. نبی علیہ السلام لعنت ویلے دے، لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ تعالی لعنت ویلے دے پا حلالہ کون کی باندے او چارا پارا چی حلالہ اکڑیشی. خدا لائی چی کردغو دا نکاح نما کی شرائط دا لگی دلیوی تب گوری خامہا داسی کے او دویم آپشن ستارا پارنشت اگر بالکل مسلوب الاختیار کے ان اختیار والی چی دب خامہا کے او پدی طریقے کار باندے او کچر فرض کا یو انسان تیار کړی چې دو کورانو خبره ده، د دو خاندانونو خبره ده او دارنګې رضامندیم ده، د ښځې رضامندي د هغه هم دا غواړي چې بس کومه غلطي را بس شوې ده او کور دې بیا آباد شي، د کور هغه رونقونه او خوشحالۍ بیا بحال شي او په دغه بنیاد باندې هغه په خپله مرضۍ او خوشحالۍ باندې بغیر د جبر او د اکراه نه ته مکمل اختیاري هغه دا کار کوي، بیا پکې هېڅ کراهت او بیا پکې هېڅ ګناه نشته. فإن طلقها پس که چېرې دا دویم خاوند طلاق ورکړي دې ښځې ته فلا جناح نو پس نشته څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې تش په طلاق نه کېږي. چا دویم خاوند ور طلاق ورکړي بیا به عدت تیری وه او عدت کې بیا خبره وي که چېرې فرض کا د دغه میلاویدو نه حمل ټهرو شو نو وضع حمل پورې به عدتي بیا څو پورې چې حمل پیدا شوی نه دی او کنی بیا په بیمارو باندې 3 عدت به وي، کنی بیا 3 میاشتې به وي. د عدت نه بعد بیا د ښځې رضامندي ده که چېرې لومړني خاوند سره نکاح کول غواړي نو کولی شي. فلا جناح علیهما پس نشته څه ګناه علیهما په دې دواړو باندې. د دواړو نه مراد دا ښځه ده او لومړني خاوند دی چې اوله 3 طلاق ورکړو. پس ګناه نشته ان یتراجعا دا چې دا دواړه واپس شي یو بل ته د واپسې نه مراد بیا نکاح دی، دا نه چې بغیر نکاح به واپس کېږي. نو په نکاح سره دواړه یو بل ته واپس کېدی شي بیا د نکاح وتړي. په دې کې بنیادي خبره د ښځې ګور رضامندي ده چې د هغې داړه غواړي چې او نکاح دې بیا وشي نو هغې په هغې ګورې څوک هم زبردستي نشي کولی، نه په قانون کې نه په شریعت کې او نه په معاشره کې نه په پلار کې نه په لومړني خاوند کې څوک به هم نشي کولی، ته مکمل اختیار دی. هغه هم د ځانه هغه ګین نه جوړي بال دې نه جوړي څوک یې کم خاولي نو ولي به هغه دې خپل اتارټي استعمال کړي چې بس نه چا ورته چې مالې طلاق راکړ، چا ورته چې ورکوه نه کوم بس نکاح نو بلکل حق به جانب ده، څوک به هم زبردستي نشي کولی. خو که هغه هم وي چې او ټیک ده نکاح یو جایز امر دی او شریعت یو لاره ښودلې ده نو بیا شریعت دا وي چې دا طریقې کار وکړي. که په دې کې یو سړی شرط ولګي دویم خاوند ته چې ته به نکاح کې او خامخا به طلاق ورکړې نو نکاح صحیح دی او شرط فاسد دی.
یعنی سړی باندې دا خبره لازم نه چې خامخا به طلاق ورکړي. که چېرې فرقه جوړښت راغی، دا دویم نکاح شو او د ښځې دا سړی خوښ شو، د سړي ښځه خوښه شوه، نو منې د خپل کار کې به دا د بیبي ده او دا سره د ساتي. دا څو مصنوعي نکاح نه، دا باقاعده شرعي نکاح شوی دی، دا د بیبي ده. په هغه هم څوک زبردستي نشي کولی چې ګنې خامخا اوس به طلاق ورکړي. نه ان یتراجع، دا چې دا دواړه دې واپس شي یو بل ته، نو مراد تېنه نکاح دی. ان ظنا، خو د نکاح نه مخکې دواړه یو بل ته وتلي، ښځه دې خپل ځان ته وګوري، سړی دې خپل ځان ته وګوري. هسې نه چې بیا هغه زاړه حالات بیا هر ټایم تنور ګرم وي او دا ډوډۍ پورې کې لګیا دی، یو چپړه د یو په لاس کې بل د بل په لاس کې، بیا هغه زوړ حالت سره نکاح کې بیا او نه خپل ځان ته وګوري. که چېرې ښځه د خاوند حقوق پوره کولی شي او خاوند د ښځې حقوق پوره کولی شي، د عزت په نظر ورته قطعي شي، نو هغې دې بیا نکاح وکړي. کني بیا تجربې دې نه کړي. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن چېرې دی په یو ځای نه دوه پیرې ګزار نه خوري. چې یو پیره غلطي شي بیا خو غلطي کم از کم مه کوئ. ښځه دې وګوري چې دسه ما څنګه وخت تېر شو، نوره زندګي یې ښه دغه دی کې جذباتي شو، او که نه ښځې سره مخکې نه په خو لومړنۍ ورځې نه داسې و، نو شکر یې خدای په خلاصه کړي که غلط شوی دی او که سم شوی دی. په 3 طلاقه کې بس بېغمه ګرځه تېنه. او دارنګې سړی دې وګوري چې دا ښځه نه وه، یا مثال ما سره وخت نشي تېرولی، بیا ځان له سره ازمایش ګوري، سره بیا نکاح کړي ورسره. ان ظنا، که چې دا دواړه خیال وکړي، ګمان وکړي دواړه، یعنې خیال وکړي دواړه، ان یقیما، مراد دا که د دواړو په خیال او ګمان کې دا وي، ان یقیما چې دا دواړه به قایم وساتي حدود الله، حکمونه د الله تعالی، پولې د الله تعالی. چې مراد تېنه د نکاح چې کوم حقوق دي په سړي باندې، سړی او باقاعده بیا نوي نکاح به کې، فرش نکاح به یې ده، نوې ګواهان، نوې نکاح، نوې ایجاب و قبول او نوې مهر به یې باقاعده. او سړی او بیا ښځې له نفقه به ورکړي، سکنا به ورته ورکړي. سکنا سکونو ته نه وي، سکنا رهایش ته ویلي کې، رهایش به ورله باقاعده ورکړي، او نفقه او خرچه به ورکړي باقاعده، او مهر به ورله ورکړي به، او ښځه به د خاوند اطاعت به کړي، تابعداري به کړي بیا. وتلک حدود الله، او دا پولې د الله تعالی دي. حدود جمع د حد ده، د حد لفظي معنی منع کولو. حدود انسان منی کی چې اخوا مرازا، دا اخیره باونډري دا بارډر دی، نامه کراس کو کړي دا جرم دی. عربی کې دربانچی ته څوکیدار ته حداد ویل کېږي. دته حداد ویل دیم هر سړی منی کی ویته تا د نجات نشته دی توانځي اته حداد وی. احدت المرأة عرب اغذ کی وی چې کله د ښځې خاوند مړ شو او دا ښځه بیا زیب و زینت نه اختیاري، دا به څوک کی، دا به هغه عدت به تیري، نو په دې کې هم دا هغه زیب و زینت نه اختیاري منی کی ځانو، ځکه حداد و احداد و حدت المرأة.
دی حدید ته حدید ولی وی اوسپنې ته په دې سره ډېر کارونه منې کېږي انسان سره توره وي نیزه وي او دارنګې د اوسپنې جوړ شوي آلات دي نو پای سره ته دشمن منې کې د خپل ځان نه وتلک حدود الله او دا حکمونه د الله تعالی دي پولې د الله تعالی دي یبینها بیانوي دی لرا په بیان کې د وضاحت معناوي واضح بیان کې قرآن کریم متلی او دا مغلق خبرې نه کې واضح او آسانې خبرې کې لقوم یعلمون د پاره د قوم یعلمون چې علم لري چې چا کې علم نه په دې خبرو باندې عمل وکړي جاهلان بس عمل وکړي جاهل د څه خبر دی قرآن کریم تاسو له علم درکړي په دې باندې عمل وکړي پس کچر طلاق ورکی دی تدریم پس دا حلال نظر پارا رست ردریم طلاقنا تردی چه دا حضم ملو شیحاون بل سرا پس کچرا طلاق ورکی دیتا پس نشته گناه پا دی دوارو بانده دا چه دا دوار یو بل تواپس شی کچر دا دوار خیالو کی دا چه دی با قائم و ساتی حکمون دا اللہ تعالی او دا پولی د الله تعالی دی بیانوي دی لرا د پار دا قوم چې پوهیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات أو طلاق کړی شوی زنانا يتربصن دی با انتظار کوي بأنفسهن ازانو خپلو ثلاثة قروء درې حیض پورې ولا يحل لهن او حلال ندی د دې لپاره ان یکتمن دا خبره چې دی پټوي ما خلق الله ها سوچ الله تعالی پیدا کړی دي فی ارحامهن بچدانو د دې کې ان كن يؤمن کچری دی ایمان لري بالله واليوم الاخر الله تعالی پر ورځ رستنه باندې وبعولتهن او خواندان د دې احق ډیر حق لرون کې دي بردهن واپس کولو د دې فی ذلک په دې عدت کې ان ارادوا اصلاحا کچری دی اراده لري د اصلاح کولو ولهن او د دې بیانو د پاره مثل الذي حقوق دی پشان د هغه علیهن چې په دې باندې دي بالمعروف د عرف مطابق وللرجال او د پاره د نارینو علیهن په دې زنانو باندې درجتن یو فضیلت ده والله عزیز حکیم الله تعالی غالب ده حکمت والده آیت مبارکه کې د زنانو د عدت بیان ده چاہے تا طلاق شوه ده دی با عدت درې حیض پورې او کدی عدت دوران کې کله دی په خېټه باندې حمل وی دای واضح بیان وکي ځکه د حمل عدت ځان لده او چې حمل یعنی دای عدت ځان لده دی با واضح بیان کی چې حقیقت حال څه ده او کفرس کا یو طلاق یا دو طلاق شوی او د سړی د اراده چې نکاح بیا وکړو او یا رجوع کو نو خزر انکار نه پکارو دا سړی ډیر حقدار دی چې دی بیا په نکاح باندې والی بجای دی چې دا خزر د تیر کې او بل چا سره بیا نکاح کې نو کدل د کور رغیږي او سړی توبه طائب شو او دا خزر بیا په نکاح کې غسل غواړي نو د خزر ورساوله یا دغه سرپرستان لدانی پکار چې نه بیا په نکاح باندې ناړي نوې تجربې نه لري پکارو اسم یو پیر نکاح شوی دی رشتہ شوی دا رخصتی شوی دا او غلطي شو د غلطۍ تلافي کې دی شنو بیا د وسل نکاح وکي الله جل شانه د نارینه لپاره خپل حقوق مقرر کړی زنانه لپاره خپل حقوق دي دواړو په بل باندې حقونه دي او ذمہ داري دي دومره د نارینه الله تعالی فوقیت ورکړي دی او چتواله ورکړي دی په زنانو باندې هم کور کې یو سربراہ پکار دی یو بالا 10 پکار دی بل زیر 10 پکار دی اوس کا دواړه برابر ان کور بسنګ آبادیږي بیا نظام بسنګ چلیږي هم یو اتارټي ورکول پکار دی چې کمانډ هغه سره او الله تعالی نارینه ورکړي دی
او ځکه چې نارینه الله تعالی عقل ورکړی دی سمجھ ورکړی دی د دین زیات دی دیانتداري د ښځې نه سیوا ده الله تعالی سړي له اختیار ورکړو او چتوالی ورکړو په ښځو باندې خو دا خو سره ظلم او زیاتي نه لیکن د ښځې فایده ده چې سړی سربراهي نو کور به آباد او امن و امان به وي او کچره خبر الټه شي دا اختیارات ښځې ورکړي نه ښځې چې ناقصات العقل ده کدا ځان ډېر هوښیار وي لیکن دای کم عقل او فیصله د ورندېش باندې مبني نه وي یعنی عقل او سمجھ باندې مبني نه وي ای کې دي شي لیکن اکثر فیصله دي کمزوري وي او وقتی تور باندې وي او د مستقبل ښه فیصله دانی شي کولی نو کې دي چې نقصانات شي ځکه اختیارات او شریعت هغه سړي لور کړو والمطلقات او طلاق کړی شوی زنانه که یو طلاق دی او که دوه دي او که درې دي یا تربص نه دی به انتظار کوي عدت عام طور د طلاق نه پس یا د وفات نه پس سړی مړ شو نو په ښځه باندې عدت واجب شو او یا سړی طلاق ورکړ نو ښځه به عدت تیری دلته طلاق د عدت بیان دی او د وفات عدت برستو په یو دوه کو بعد هغه بیان را روان دی والمطلقات او طلاق کړی شوی زنانه یا تربص نه دی به انتظار کوي ان خپل ځانونه په انتظار کې ساتي بل چا سره نکاح لا فی الحال نکی بانفسهن مزانون خپل سره خپل ځانونه په انتظار کې ساتي د بل چا سره د نکاح کولونه ثلاثه قروء هغه درې هیزه قروء جمع د قرء یا د قرء ده او قرء په عربی کې په دوه معنی باندې استعمالېږي یو په معنی د حیض باندې او بل په معنی د طهر باندې او دا ډول معنی بالکل متضاد دي د یو بل اپوزیټ دي عربی کې داسې الفاظ شته چې متضاد معنی ورکي دا د عربی ژبې کمال دی په دې باندې باقاعده مستقل کتابونه دي چې هغه کې داسې الفاظ راجمع شوي چې هغه کې متضاد او الفاظ او معنی وي کتاب الازداد په نوم باندې امام ابن الانباری سے بهترین کتاب دی او دا امام ابن سکی تو دا یو کتاب دی کتاب الازداد په نوم باندې دلته کې دا قرؤن او قرؤن دا په دوه معنی راځي په حیض او په طهر باندې زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا قرؤن معنی حیض اخلو او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معنی د طهر اخلي د پاکه ایام اخلي کیونکہ د حیض په ایامو کې طلاق ورکول دا مبغوض دي یعنی شریعت دا خبره ښه نه ده ابن عمر رضی الله عنه خپل بیبي ته طلاق ورکړو د حیض په ایام کې نبی اسلام ډیر سخت وسه شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي دې زوی ته حکم وکړ چې مره فلیراجعها دته وایي شب رجوع کا او بیا چې کله د پاکه ایام راشي بیا د خپل سوچ او سمجھ باندې فیصله وکړي که طلاق ورکول واړي او که ساتي بیا دیو جنا چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو او دلو د ژوندې نو بعد ملګرو مشوره ورکړه چې تاسو خپل زوی ابن عمر رضی الله عنه خلیفہ کې نو عمر رضی الله عنه د شپږو کسانو نومونه واغستو نو بل چاته هغه پکې مسر شامل کړ ابن عمر رضی الله عنه وی خپل زوی په دې کې شامل کما انا هر طلاق چلم نو ورته چې بیل طلاق څنګه ورکې ګوره د حیض په ایام کې طلاق ورکړو چې یو سړی یو بیبي نشي ساتي او بیبي نشي پرې خو دې په احسن انداز سره او د ملک نظام بسنګ چلی یا جن عمر رضی الله عنه د شهادت نه بعد سو پیری ابن عمر رضی الله عنه ته اختیار ورکړی شو کچې ته گورنری غواړي او کچې ته خلافت غواړي هغه چې مال دا چل نه راته چې ما ګور هغه د بیماری په ایامو کې ما ویره طلاق ورکړو دا ما پلار ما باندې خپوي دو زه څنګه نظام چلو ما څنګه ملک چلو ما څنګه صوبه چلو ما نه هغه امام ابو حنیفه سوي چې په حیض کې هغه طلاق قسم نه ورکې لیکن عدت بزنانه په حیض سره دي د طلاق نه پس درې په مستقل بیماری چې راشي او درې بیماری نه کله چې دا پاک شي بیا به عدت ختم شي ثلاثه قروء درې هیزا ولا يحل لهن چونکه څنګه چې طلاق شي نو فورا عدت شروع شي د عدت د شروع کېدو د طلاق منځ کې گیپ نشته وقفه او فاصله نشته ده بس طلاق سره عدت شروع شو کله شپې ورته د شپې عدت شروع شو کله ورځې د ورځې شروع شو نو لہذا او د عدت دوران کې با چونکه ټول معاملې زنانو سره ده لکه عدت به تیریږي یا په حمل باندې یا په حیض باندې او دا ډول خبرې زنانو سره تعلق ساتي نو دا زنانه چې دا چې معتده وتوي دا به صحیح بیان کی واضح بیان بکی او دا به درو بیانی باندې کی کړه دی بیماری راځي نو بیماری باره کې بوایي او کړه دی حمل نو حمل باره کې بوایي او دا باندې چې سړی نه زور وباسي چې مثال د دې حمل دی لیکن دا وی چې نه زما بیماری راځي او یا حمل یې نشته دی زما حمل دی چې سړی له زور نه ورکی دا څه باندې کی ولا يحل او حلال ندي جائز ندي لهن ردی بیانو د پاره زنانو د پاره ان یکتمنا دا چې دی پټوي ما خلق الله حاس چې الله تعالی پیدا کړی دي فی ارحامهن فرحمونو د دې کې ارحام جمع د رحم نه بچدانه ته ویل کېږي چې کوم دې کې د ماشوم تیاری کېږي فرحمونو د دې کې چې حیض او یا ماشوم دی چې دی وایي نه دای مطابق به عدت ختم شي کدی چې زما حمل دی بیا به عدت تر حمل تر پیدا کېدو پورې بوي او کدی وی چې ماشوم د 2 میاشتو یا 3 میاشتو اسقاط حمل شو نو هم دی واضح بیان وکي او دی به وی چې بیماری شته یا نشته دی چې دی څنګه بیان کی آشان به عدت وی دا امانتدار ده شریعت اختیارات دی لور کړون دی لم پکارداري چې حالت بیانونه کی او دارنګ خیانتونه کی
ان كنا کچریوی دا زنانا یؤمنن چې ایمان لري چونکه د زنانو دا بغض او دشمنی چې دا د وخانو دشمنی نه کمنی دین بعض اوقات په بل طرف بیا زور وباسي د نارینه نه چې کله نارینه ته غوسه شي نو په مخویل نشي په بل طریقې سره د زنانو بیا زور وباسي نو قران کریم د دې چونکه په نماز باندې کویږي نو یره دی بغیر په الله باندې چونکه ایمان لري نو دې لهدا غلط بیان نه کوي خپل دشمنی او خپل زور او بغض او نفرت بل ځای کې په کار راولي او دا چونکه د شریعت حکم دی دلته کې د خپل خبرې نه کوي واضح بیان دی کوي ان كنا يؤمننا کچری ایمان لري بالله بالله تعالی باندې او یوم الاخر پر د رسنه باندې دې مطلب دا نه کچری ایمان نه لري بیا خیر د سکینو کیبا دا ترغیب دی او ير ورکول چې تاسو په الله تعالی باندې ایمان دی او الله تعالی ته ستاسو ته راکړي چې په کوم حال کې وایسو او یوم الاخر وي یو ورځ پر روانه ده کنه چې تا کوم درو بیان کړی دا الله تعالی ښکار کیبا د قیامت پر ورځ باندې فارو یستحسحانی وبعولتهن او خوندان د دې بعولتن جمع د بعلن کې لفظي معنی او چتواله د خاون تولې باغ ویل کېږي د الله تعالی او چتوالي ورکړې ده په زنانه باندې یو بوت و په ملک شام کې آیت باغ ویل کې اتدعون باغلا وتذرون احسن الخالقین دا تم دا باغ زکه ویل کېدو چې غدي کو چت ځای باندې لګول ډیر دنګمو او خلک وته لاندې ناستو وبعولتهن خوندان دي کچره فرض کې یو طلاق شوی دی او یا دو شوی دي خودري نه دي شوی او عدت دوران کې کچره سړی اراده وکړي چې دمانه غلطي شوی را او دوباره کور یو د کول واړو جوړول واړو بیا خځه لم امکان نه پکارو د خځه سرپرستانو لم امکان نه پکارو په بعولتهن خوندان دي دغه خبره شی و کچره طلاق صریح وي یعنی صراحتن د طلاق او الفاظ استعمال شي وي دې ته طلاق صریح وي نو په دې کې سړی بیا خود به خود رجوع کولی شي د خځه رضامندي په کې شرط نه دی کله خځه خوخه او کفخنی د دوران کې او کچره طلاق باینی یعنی دورویه الفاظ استعمال کړی وي بیا پای کې د خځه رضامندي شرط دی یعنی سړی به خځه راضي کې او داغي سرپرستانو چې بس ټیک دا غلطي شوی دا او دوباره کوی او ځای کوی جوړو بیا به دوباره نکاح وکړي نو بعولتهن او کچره درې شوی دي او درې په یو ځای ور کړی دي او یا جدا ور کړی دي بیا د طلاق مغلظ دی او په دې باندې دا امت اجماع منعقد ده عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې چې درې طلاق دي او درې طلاق یو طلاق نه دي درې یا درې دي نو بیا د طلاق مغلظ دی نو بیا سړی رجوع نشي کولی نه په عدت دوران کې نه د عدت نه بعد وبعولتهن خوندان د دي احق اسم تفضیل له په معنا د فاعل سره حق لرون کې دي او کله د تفضیل معنا کول بیا ډیر حقدار دي بردهن او واپس کول ود دي چې دي واپس والی طلاق صریح دي نو بغیر د نکاح او کله طلاق باین نو نکاح بتړي بیا فی ذالک کې شای عدت کې په عدت دوران کې کله عدت ختم شو دي سړی رجوع نه کړه او د عدت نفس دی رجوع نشي کولی اوس هغه طلاق صریح باین شو اوس نو اوس کچره سړی رجوع کولواړي نو زبانی رجوع بنه کی بیا به دوباره نوی نکاح بتلل پکاري ان ارادو کچره دا سړی اراده لري اصلاحا د اصلاح راوستلو یعنی چې کوم بګاړ راغله کوم فساد راغله کوم جنگ جګړه شي او کوم نفرت دې چې به دا خبري ختم شي نوې سره بیا به نوې ژوندۍ شروع کو سړی تم تنبیه شو ملامتیا شو چیرې دا نکاحونه څه دونه آسان کار نه دی او خدای ته هم سوچ او فکر وکړي چې دا کوم نوم کې خو دې شو خلک بسوای او دواړو ته سبق میلو شو او دواړه بیا دوباره نکاح اراده لري نو کچې دواړو د کور د سمولو اراده نه اړې بیا نکاح وکړي دا نه چې سړی پړه کې سنوره دښمنی پاتې را چورېګا بیا په نکاح کې راځي نور سبق وته خو او یا د سړی خدای دا اراده چورېګا سم سبق نه وته نه خو راشه بیا په خبرو کې راول نکاح ما سره بیا وکړي چې لګ بیا توبې پیو باسم نو دا سې نه کی د کور د سمولو اراده نه بیا د نکاح کې ان ارادو اصلاح کچې دې اراده لري اصلاحا د اصلاح کولې د جوړخ راوستلو ولهن د بیبیانو د لپاره مثل الذي ولهن د بیبیانو د لپاره فسړو باندې حقوق دي لکه څنګه چې د سړو حقوق په زنانو باندې دي دا زوج او زوجه خځه او خاوند دواړه یو بل سره تړلي شي نو د خدیم حقونه دي او د سړیم حقونه دي اسلام کې مساوات هم دي یعنی حقوق هم دي ذمہ داري هم دي اسلام د مساوات درس ورکی خدا سي درس نه ورکی انده مساوات دي حقوق هم دي او ذمہ داري هم دي کم حقوق چې د خځې دي نو دا د سړي ذمہ داري دي او کم حقوق چې د سړي دي نه د خځې ذمہ داري دي نه حضرت چې شریعت کم حقوق ورکړي دا وسو پوره کوي بل سړي به پوره کوي نو په سړي باندې ذمہ داري را لې سړي ذمہ دار دی خبرو او دا رنګ چې کم حقوق د سړي دي دا سړي ودا حقوق څوک ورکړي خځه به ورکړي نو په خځه د ذمہ داري شي نو دا مساوات دي د دې مطلب دا نه چې دا بالکل 50-50 دي مطلب دا دی چې واجب او لازم حقوق د سړي دي او د خځې دي باقي د خځې حقوق ځان لدي او د سړي حقوق ځان لدي او چې موږ د نورو مذاهب ولا مساوات راوړو بیا خبر ورته شي مثال د خځې حقداري چې دا خځې له مہر ورکړي سړي نو آیا سړي له خځې به مہر ورکړي کچره برابر یې اخلي
سړی به ښځې له نفقه ورکړي خرچه به ورکړي وایي ښځه به سړي بیا خرچه ورکړي او سړی به ښځې له ځان له کور ورکړي ځان له کمره به وي د سکنا وي د رهایش که خپل ذاتي کور یو که په کرایه باندې خو کور به ورله ورکړي به ولې ښځه به سړي بیا کور ورکړي یا د ښځې په ذمه باندې کور کارونه کول دي سړي به بیا دا کارونه به کړي نو دا مطلب نه دی مطلب د حقوقو دا دی چې څه حقونه د ښځې او څه حقونه د سړي دي شریعت دا وایي چې ټول حقوق د ښځې دي او دا مونږ چې ټول حقوق د سړي دي نه کمپرومایز د خپل منځ کې وکړي او څه حقونه د سړي او څه د ښځې دي او دواړه به د یو بل د حقونو پوره کولو کوشش وکړي ولهن او د دې بیبیانو دپاره په چا باندې علی الازواج په سړو باندې مثل الذي پشان د هغې حقونو دي علیهن چې په دې بیبیانو باندې دي یعنې چې څنګه په بیبیانو باندې دا شان د هغه سړو دپاره هم حقونه دي څنګه چې د ښځو لپاره دي او هر یو به د یو بل د حق پوره کولو کوشش وکړي بالمعروف او دا حقونه دا د عرف او د شریعت مطابق د هرې زمانې ځان له تقاضي وي قرآن دا ونی چې دا به ورکوي دا داسې نه د هرې زمانې او د حالاتو مطابق او د عرف مطابق خپل خپل حقونه د هغې مطابق کوشش وکړي بالمعروف د عرف مطابق لکه سړي باندې دا خبره لازم ده چې د خپلې بیبي نفقه او خرچه او سکنا او مهر دا به ښځې له ورکړي به ځکه دا د ښځې حق دی او په سړي باندې ذمهداري شوه دارنګه په ښځه باندې دا خبره لازم ده چې د سړي اطاعت وکړي فرمانبرداري وکړي سړی چې د رقمې خبرې حکم کړي ښځه به یې مني د ناجایز خبرې اطاعت به نه کړي ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې په کومه خبره کې د خالق نافرماني وي نو په هغې کې به د مخلوق بیا نه مني که هر څوک دی او چې کوم جایز خبرې دي مباح خبرې دي او یا د شریعت لازمي خبرې دي نو په هغې کې به ښځه د سړي تابعداري کړي لکه ښځه به د خاوند اجازت نه بغیر د کوره بار نه وځي غم هادی به نه کړي سړي نه به تپوس کړي کوم خوا ځم او کوم خوا به نه ځم نو دا په ښځه باندې دا خبره لازم ده اطاعت وکړي په دې خبره باندې دارنګې سړی چې په کومو خلکو باندې خفه کېږي زما کور ته به نه راځي نو ښځه به هغې بیا نه راولي که هر څوک دی که د هغې پلار دی او که د هغې رور دی او که د هغې د بل خاوند نه اولاد دی خو چې سړی دا وایي چې بھائی ستا پلار دی موږ مله کور ته نه راځي موږ کر دې نه راځي پته ولې د ملاقات نه او دارنګې پلانکي او پلانکي او پلانکي دی نه راځي نو بس نه به راځي بیا دا نشي کولی چې ګنې سړی په ښځه باندې دا پابندي ولګي چې نه به پلار سره ملاوېږي او نه مور سره او نه خور سره او داسې نشي ویلی دا زیاتې دی ښځه خپل پلار له او خپل مور نه او ورور له ملاقات ته تللی شي خو که سړی دا وایي چې بھائی دی به ما کره کور ته به نه راځي نو دا اختیارات او سړي سره شته دی او ښځه به سړي بیا اطاعت کړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ترمذي شریف کې روایت دی ام سلمه رضی الله عنها نبی علیه السلام فرمایلو ایما امرأة هر هغه ښځه ماتت چې هغه وفات شوه وزوجها عنها راض او د دې خاوند د دې نه خوشحاله او راضي نو راضي کېږي بلای چې کله دې د هغې اطاعت کړي خدمت یې کړي هغې نو نبی علیه السلام فرمایي دخلت الجنه دا ښځه به جنت ته داخلېږي یعنې څومره اسانه خبره ده یو ښځه په خپل کور کې دننه په چاردیوالۍ کې دننه جنت ګټلی شي او په څه باندې د خپل خاوند خدمت دي کړي او د هغه اطاعت دي کړي په کومو خبرو چې هغه پکېږي به دا دې نه کړي او چې په کومو خبرو هغه خوشحالي به سادي کړي نو په کور کې دننه ښځه جنت ګټلی شي او امام بهقي رحمت الله علیه روایت را نقل کړی دی جهاد المرأة حسن التبعل د ښځې جهاد څه دی څومره اسان جهاد دی خپل خاوند سره د ښکلې رویه ساتي ښکلې رویه او ښه سلوک کولو دا د ښځې لپاره جهاد دی د جهاد کې همیشه د نفس خلاف کېږي او ظاهره به چې یو ښځه د خپل خاوند اطاعت کړي او د هغه خدمت کړي دا هم د جهاد نه کم نه که نه ابوتې دا وکړه دې به غواړي چې دا وکړم نو چونکې د نفس خلاف به دا دې لپاره جهاد شو نبی علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع په موقع باندې یو طویله خطبه ویلې ده څه ناشنا خطبه ده هېڅ پکې نه دي پرېښي په هغې کې نبی علیه السلام یو دا خبره وکړه چې زه تاسو سره بیبیانو باره کې وصیت کوم د خیر باره کې دې سره ښه سلوک کوئ لکه دا قیدیانې دي تاسو سره نو تاسو به صرف د دې باندې د دې نه به صرف خدمتونه اخلئ او نور د تاسو باندې خرڅ شوي نه دي چې به تاسو اختیارمند چې څه کوئ نو کوئ به ورسره او نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایلو الا ان لکم علی نسائکم حقا ستاسو په دې خپلو بیبیانو باندې حق دی ولنسائکم علیکم حقا او ستاسو د بیبیانو په تاسو باندې حق دی دواړو الله تعالی حقوق ورکړي دي او بیا فما حقکم علی نسائکم ستاسو حق ستاسو بیبیانو باندې دا دی چې فلا یؤتین فرشکم من تکرهون چې کم خلک ستاسو نه دي خوښو نو دا ښځې به دغه خلک خپل کور ته نه راولي ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون او کم خلک چې ستاسو نه دي خوښوي به اجازت هم نه ورکړي چې راشي کور ته او د ښځو حق څه دی ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن د ښځو حقوق دا تاسو به خپل خوراک ورکوئ د دې جامو د جوړه جامې خیال به ساتئ دا نه چې عیاشۍ والا پوره کړئ عیاشۍ خو بادشاهانو نشي پوره کولی چې کوم ضروریات دي د موسم مطابق جامې د هر موسم مطابق خپلې جامې په کار دي دا ول ورکوئ خوراک او څښاک درمیانه دا د ښځې حقوق دي وللرجال او د پاره د نارینو ابن عباس رضی الله عنه به وی انی احب ان اتزین لامرأتی کما احب ان تتزین لی ابن عباس رضی الله عنه دا خبرم کوله چې په مساواتو کې دام دي وې زه دا خوښوم چې زه خپل ځان ښایسته کړم د خپلې بیبي دپاره لکه څنګه چې دا خبره زه غواړم چې زما بیبي ما ته خپل ځان ښایسته کړي نو دا نه چې صرف خبر به د یو طرف نه وي سړی به هم د خپل قد و قامت او د خپل شکل و شباهت او د خپل لباس او د خپل ځان به خیال ساتي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغی نو هغه داسې یو تپوس کو چې هغه د اسمان نه برابره خبرې وي
او داغه نکونه لوي شوی او بریت لوي شوی نبی علیہ السلام له مسواک د دې بریت ور پاسه کې خو او وختي ولا برابر کړ د بریت دا او بیا فرمایلو مال سړی راشي مانه د اسمان باره کې تاسو کې د خپل ځان نه خبرو لکه د انسان کا حیواني ستا بریت دومره لوي شوی چې په شونډې راخ کتر ورځي دي او دا نکونه دومره لوي شوی دي خپل جامو په خیال ساتي خپل ځان په خیال ساتي انسان خپل بدبو په خپل نه محسوسيږي لیکن د بل بدبو ډیر زر محسوسيږي انسان له خامه غسل پټیم پټیم پکار دی خپل نکونه خپل وختو خوشبوګان ډیر استعمال پکار دی نبی علیہ السلام فرمایي دا الله تعالی حق دی پتا سو باندې چې اب تک یو پیرا خامه غسل کوي حق علی الرجل علی المسلم هر مسلمان دا یو حق دی چې دی په وړي او په جمع کې اب تک یو پیرا خامه غسل کی کني بیا دی بدبودار شي بیا ولر رجال د پاره د نارینو علیهن په دې زنانو باندې درجه فضیلت دی درجه فضیلت او چتواله دی لکه چې کمان خامه یو تل پکار دی چې سره اتارټي وي هغه سړول الله تعالی ورکړه او دا چتواله په اپ سره کو دیندار سره والله عزیز حکیم الله تعالی چې دی عزیز غالب دی حکیم حکمت والے سړي د اختیارات په مدني بدی سکینو کیبا نه د باندې بلی غالب ذات شته چې الله تعالی دی او طلاق کړه شوی زنانه انتظار وکوي په خپل ځان نو درې هيدا پوري او حلال دي پردا کې دی پټوي خاص چې الله تعالی پیدا کړی دي او بچلانو د دې کې کچري دي چې ایمان لري په الله تعالی نه پرده رسته باندې او خاوندان د دې حق لرون کې په واپس کولو دي په دې عدت کې کچري دي اراده لري د اصلاح کولو او د بیبيانو لپاره حقوق دي پشان د هي چې په دې باندې دي بالمعروف د او شریعت مطابق او د لپاره د نارینو په دې زنانو باندې درجه فضیلت دی ورواله دي الله تعالی غالب دی حکیم حکمت والے دی بسم الله الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات او طلاق شوی زنانا يتربصن بيبا انتظار کوي بأنفسهن اخبلو زانونو 3 قروء درې حیزا ولا يحل لهن او حلال ندی ردی دا پارا اندا خبر یکتمنا چی دی پټوي ما هاسو خلق الله چل تعالی پیدا کړی دی فی ارحامهن فرحمنو ددی کی ان کن یؤمنن کچری دی ایمان لري بالله والیوم الاخر الله تعالی باندې او پر ورځې رستنی باندې په آیت مبارکه کې د طلاق او نفس د عدت بیان دی ځکه چې مخکې آیت کې د طلاق ذکر راغی چې انسان قسم خوري چې سلور میاشتې د عین ذات مودې پورې به بیبي له خوا نه ورځم او بیا دغه موده تېره شوه نو یو طلاق واقع شي او د طلاق نه پس بیا عدت شروع شي د دې آیت مبارکه کې د عدت بیان دی د عدت لفظي معنی د شمیرلو عد یعد عدا معنی ګن او شمیرل عدت د عدت ځکه وایي چې دې کې زنانه ورځې شماري چې زما څو ورځې شي او څو ورځې بعد به آزاد شم د آیت مبارکه د اسماء بنت یزید ابن السکن انصاریہ زنانہ رضی اللہ تعالی عنہ د بارک نازل شوی دی ابو داؤد شریف کی روایت ہے د اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وی طلقت فی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې ما ته طلاق راکړی شو ولم یکن للمطلقه عدة او د دینه مخکې د مطلقې د پر عدت نو ان طلاق نه پس عدت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا مسله رااله الله جل شانه آیت مبارکه نازل کو اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ عنہ ناشنا بیبی دا چې کله د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نکاح شو او عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تیارو ل بیبیانو نو آیه کې د اسماء رضی اللہ تعالی عنها او دا هغه بیبی ته چې دی با د زنانو پیغامونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسول چې بیبی دا تاسو کې زنانه تاسو کې دا مسله ده وته دا نکاح په موقع باندې چې کله دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نا وکړه تیار کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ورکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وروړو یو بیبي په پیاله کې پیر وړلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړو نبی علیہ السلام ته لګوسکل او باقی په عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ته ورکړو نای سرخته کو د شرم نه پیاله وانه وستا نو دا اسماء بنت یزید ته وسشوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هدیه واپس کړي نو بیا هغه ته لګون ته کې په وسکلو نه باقی پیاله چې دا هغه اسماء رضی اللہ تعالی عنها ورکړه او دی پیاله تو کړو چې کوم ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خپل مبارک خو دی و په اکه ځای باندې اسماء رضی الله عنها خپل کې هو دا هغه په اوس کلو نو اسماء بنت یزید بن سکن رضی الله عنها وی چې د آیت مبارکه زما بارک نازل شوه دی دا داړو معنی طلاق په اسلام کې جو شو نو الله جل شانوات نازل کو چې کله طلاق شي ک یو وی ک دوی او ک درې وی نو طلاق پسې فورا عدت شروع شي او بیا عدت چې هغه مختلف قسمه ده آیت دی آیت کې چې کوم عدت بیانې غدا ده چې یو زنانه ده هغه بالغ ده او دای رخصتیم شوی ده او دای آزادم ده او داغي په خېټه باندې ماشوم نشته او ایت طلاق شي یو یا دوا یا درې
نو دای عدت به شروع شي. نو عدت به څومره وي؟ نو آیت کې بیان دی چې کله 3 بیماری هغې ته راشي د طلاق نه پس مستقل 3 بیماری چې درېیمه بیماری کله ختم شي او دا پاکه شي د دې عدت به ختم شي. که چېرې فرض کا یو زنانه ده لا رخصتي نه ده شوې، صرف نکاح شوی دی او رخصتي لا نه ده شوې، واده شوې لا نه ده، او سړی ولا طلاق ورکړي یو یا دوه یا درې، که طلاق واقع شو په دغه ښځه باندې بیا عدت نشته، دا سړی له بل چا سره بیا نکاح کولی شي. او که چېرې فرض کا دا وینځه ده نو د هغې عدت بیا 3 حیض بیا 2 حیض دی د هغې. او که دا زنانه ماشومه ده نابالغه ده او یا داسې عمر کې ده چې هغه آیسته شوې ده مایوسه شوې ده د بیمارۍ نه، مثال 18 کالو او 1 کالو 80 کالو ده، نو د هغې عدت بیا د حیض په حساب سره نه دی، ځکه حیض هغې ته راځي نه، دا بیا په میاشتو سره عدت تېري. د هغې ذکر سورة الطلاق کې دی 3 اشهرینو 3 میاشتې یعنې 90 دن به دا عدت تېري بیا. او که فرض که دا د طلاقو ټایم کې دا د دې حمل و نو بیا عدت نه په حیض دی او نه په میاشتو باندې دی، دا عدت وضع حمل دی چې کله ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو. که هغه یو منټ پسې و که هغه یو ګنټه پسې و که یو ورځ بعد و که یو میاشت بعدي، بس چې څو پورې ماشوم پیدا شوی دی ترې پورې به عدت شروع وي. په دې بیبیانو کې یو بیبي ده سبیعه الاسلمیه رضی الله تعالی عنها، دا په سعد بن خوله رضی الله تعالی عنه باندې واده وه. سعد بن خوله رضی الله عنه د فتح مکې په موقع باندې مکه مکرمه کې وفات شو. نبی علیه السلام په ډېر غم کړو او بخاري کې روایت دی چې نبی علیه السلام کاش چې سعد په مکه مکرمه کې نه وي وفات شوی، ځکه دا مهاجر صحابي دی، د هجرت کړو مدینې ته، نو فاطمه کې په مکه راغلی او مکې مکرمې ته، نو دې هلته وفات شو. نبی علیه السلام یې مرثیه کړې وه چې دا اسماء دا سبیعه رضی الله عنها وي چې د خاوند د وفات 15 ورځې بعد بیا د ماشوم پیدا شو. چې څنګه ماشوم پیدا شو او بیا کله د بیماری ایام ختم شو نو تجملت للخطاب، دې ځان تیار کو چې بل دې بوس نکاح کوما. نا ابو سنابل رضی الله عنه او صحابي دی ابو سنابل ابن کعب رضی الله عنه هغه دې داسې کې دا خو بیا شونډې سرې کړو مخ دې سور کو سې اراده دي را دې ځان تیار کړو په دې سره خو عدت شروع دی، ته خو بس لور میاشتې او 10 ورځې عدت کې خاوند وفات شوی دی. دا وی ما جامع راوند کړ ابو داود شریف کې دا روایت ہے بخاری کې نه جامع راوند کړ جماعت سیابیو د ماهم نه پس را روان شوم او عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې نه ستا عدت ختم شوی دی، ان ستاره پر سلور میاشتې او 10 ورځې نه دی، سلور میاشتې 10 ورځې د هغه زنانه د پر عدت چې خاوند مړ شي او چې کله دې په خېټه باندې حمل نینو بیا د سلور میاشتې او 10 ورځې دی، او چې کله دې حمل ونه چې څنګه حمل پیدا شو عدت دې ختم شو. عمر رضی الله عنه وی کله سړی په تخته باندې پروت دی او دلته کې د زنانه ماشوم پیدا شو عدت ختم شو. نو آیت کې د هغه زنانه بیان دی چې هغه بالغه وي، آزاده وي او رخصتي شوي وي او د هغې حمل نه وي او هغه ماشوم هم نه وي او هغه آیسته شوي مایوسه شوي هم نه وي او هغې ته بیماري راځي، نو د هغې عدت دا دی چې دا به 3 حیض به تېري. که د حیض دوران کې طلاق ورکړي دي نو طلاق واقع شوي دي، ځکه طلاق په هر ټایم کې واقع کېږي. که زنانه په بیمارۍ حالت کې ده، که د نفاس په حالت کې ده، که د حمل په حالت کې ده، او هر حال کې چې ده چې سړي طلاق ورکړه طلاق واقع کېږي به. دا څه خبره نشته چې کني په حالت حیض کې به طلاق نه واقع کېږي. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره غوسه شوی و چې کله سړی په بیماری حالت کې طلاق ورکړي، شریعت دا خبره نه ده خوښه، لیکن که چا ورکړه نو واقع شوي دي. او موږ دا وایو چې طلاق یو دی او که 2 دي او که 3 دي. 3 طلاق ته طلاق مغلظ وي، هغه بس 3 واړه واقع شو دي نه پس دا بیبي ته باندې حرام شوه. په یو کې او په 2 کې گنجائش وي یعنې بیا نکاح کېدی شي. که چېرې د طلاق الفاظ استعمال کړي طلاق قاف پکې ویلي نو بیا دې ته طلاق صریحي وي. نو کدا یو یا 2 نو په دې کې حکم دار چې نکاح تړلو ته ضرورت نه دي چې سړی رجوع دا شان کولی شي او خپل باندې چې دا زما بیبي ده بس رجوع بیا وشوه او اختیار وسر بیا د باقي طلاق وي. او کله کنایي الفاظ استعمال کړي وي، کنایي الفاظ یعنې هغه د طلاق د لپاره استعمالي کوي او د بلې معنی لپاره مو، لکه انسان ځان خپل غم کوه، ځان بل څوک وګوره، خپل سمې کوه، زما ستا لارې جدا، داسې قسم الفاظ استعمال کړي او نیت یې طلاق وي نه غوي. چونکې دې کې بله معنا سمه معنا هم شته، طلاق معنا پکې مې کنایي الفاظ وي. نو کنیت را طلاق یا د مخکې چې کوم مجلس را روان او مجلس کې طلاق ذکر شروع خزر طلاق مطالبه کوله یا سړی ور طلاق دمکی ورکوله او دې دوران کې دا الفاظ استعمال کړل یا یو طلاق باین واقع کیږي نو باین سره نکاح ختم شو او دې دوباره نکاح کولی شي کچره غواړي او صرف په خپل باندې رجوع نه کیږي بیا نکاح تړل پکاري بیا والمطلقات او طلاق شوی زنانه د طلاق د اختیار چره نو دا الله تعالی سړی لور کړی دی. خدا او سړی په بعض حقوقو کې برابر دي، څه حقوق د خزيري څه حقوق د سړی دي، لیکن طلاق دا اختیار سړی سره کې چې سړی الله تعالی عقل ور کړی دی، لکه عقل دې سمجھ دې دانش دې دوراندیش دې او زنانه فطرتن جذباتی ده او دې ادب صبر وي، سار خپي ماهم خوشاله ماهم خپن سار خوشاله بګنټه کې لس پیرو جاړي لس پیرو خاندي
ایمان اسلام به نه پوهیږي نو قائل دا اختیار ورکړي نه خو په ګنټه کې لس پیری بزن طلاق واقع کیږي دا اختیار الله تعالی سړی ور کړی دی ځکه چې سړی کې عقل دی عقل دانش دی صبر پکې وي حوصله پکې برداشت پکې والمطلقات او طلاق شوی زنانه لیکن دا ظلم او زیاتی نه چې خیسر او اختیار نشته خیسر هم اختیار سره طلاق وغدا چې شریعت د خدای اختیار قاضي لور کړی دی دا خو به صبر ده الله شریعت اختیار دی لمر کړی دی خو د دې هغه اختیار د قاضي په تور باندې غستې شي یعنی که یو زنانه وی چې سړی خو ما نه خلاصي نه پریزي طلاق نه راکې لیکن د سم نو سیګم داس وجوهات دي نو بیا د خپل ځان په خپل طلاق نشي ورکولې لیکن لار شته چې هغه قاضي ده یو قاضي او جج ته به درخواست ورکړي او دا هغه بنیادی وجه بیان کړي چې په دې وجه باندې چې دا غي اته وجوهات دي هغه ځان مستقل درس واړي هغه اته وجوهات په بنیاد باندې د خزه بیا د قاضي په ذریعہ سره تنسیخ نکاح کولی شي فسخ نکاح کولی شي نو دا نه چې خزه بالکل مظلوم ده او بے بس ده او بے اختیار ده ایسر اختیارات شته دي خو هغه چې شریعت دا خیال ساتل دي ځکه اختیار قاضي ور کړی دي والمطلقات او طلاق شوی زنانه یتربصنا دی با انتظار کوي تربص انتظار وکوي د سنو انتظار کوي التزوج د دې نکاح کولونه دا به فورن بل نکاح نه کی چې کله څنګه طلاق شو بلکې عدت به ذاتی ریبا روح المانی نشنا نو کړی کړی دا دې ځکه مو دا مخکې چې د للذین یقولون من نسائهم تربص الته کې تربص معنا انتظار وکي سړی چې کوم سړی قسم خورل لري او دلته کې تربص نه انتظار وکي دا خزه روح المانی نو کړی کی دا د انسان فطرت ته نارینه به انتظار کی ان دا نه چې د بل نکاح ځان لغمو کی یاد اچي دغه د سړی میلان خامخا زنانو تکیږي او دلته کې دا زنانه به انتظار کی دا نه چې دا فورن بل نکاح شروع کی لکه چې د زنانو فطرتن میلان نارینو تکیږي چې څنګه طلاق شو دا فورن ځان سوچ نه کی چې بس بل نکاح به وکما یا تربص نه دی به انتظار کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره ناشنا زمانہ وا الته کې یو زنانه به کونډه شونه دا نه چې به تر مرګ پورې بکور کې بیا ناستوا الا ماشاء الله که چتاو ګورې نشمار یو څو زنانو پیدا کورنه اکثریت چې څنګه عدت ختم شنه فورن هغه باندې نکاح وکړو دا اوس موږ چې د سبیع الاسلامیه رضی الله تعالی عنها حدیث بیان کو دې چې څنګه عدت ختم شو دا وی تجملت للخطاب دې خپل ځان تیار کو چې ماته څوک د نکاح پیغام وروړيږي تجمل ځان تیار کو للخطاب خطاب مطلب څه دی چې څوک ماته نکاح پیغام وي د نکاح کول واړم او بیا د ابو سنابل رضی الله عنه دا سکه صاحب العدت ته تابعدان تیار کو نکاح ته هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو نبی رسول الله نه تا آزاد شوی ایدا فورن نکاح وکړو یا ابو داود شریف بل روایت ده دا فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها چوا دا د جبر ډیره تیز وا كانت لسنتن دا په ابو عمر ابن حفص رضی الله عنه باندې واده وا هغه ریته نه یریدو نو محمد ولا طلاق نشو ورکولي چې کله هغه یمن تللو د یمن نه وته طلاق ورولې غلو او یو قاصد په ذریعہ سره او سوربشي ولورګي چې ستاسو عدت خرچه ده دا قسم تیز وا هغه وربشي بار تر وښتي دای مان سره لګري دي خیر دا هغه سره پکور کې نو سي عدت نه تیرو نو دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې ستانه پکې کیږي دغه ته ناشې ځای ان غلطی ستاده دې ته عدت ته کې د ام شریک رضی الله تعالی عنها پکور کې انت کې کو عدت تیر کا یو ته نبی علیہ السلام چې ام شریک رضی الله عنها کوته مې معنی ډیر زیات راځي ته ته عدت څنګه تیرې بیا وته چې ځا عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ عاصم نبینا صحابی د تزعین سیابه کې کته ارسه کې نزاعت وته نخکاری نه ته خپل عدت تیر کا مقصد د واقع دارې دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه عدت تیر شو تلوار باندې کې ما سره مشوره کې د بل نکاح دغه میزان داسې جوړو خنن ما هم عدت ختم شو سره د نکاح نبی علیہ السلام ول ما سره مشوره کې جلبازي باندې کې دی پیرا داوی چې څنګه زما عدت ختم شو نو دوه کسانو پیغام د نکاح وروړي معاویه رضی الله تعالی عنہ او ابو الجهم رضی الله عنه دوړو د نکاح پیغام وروړي نبی علیہ السلام سره مشوره وکړه چې دوړو کوم یو سره نکاح وکما نبی علیہ السلام چې اما معاویه فسعلوک لا مال له هر چې معاویه رضی الله عنه بالکل غریب داس هیڅ نشته ده ته به سبا مطالبات کې هغه سم مطالبات پوره کوم بیا به جنگ جوړیږي خو معاویه رضی الله عنه په دغه وخت کې غریب و د رسول الله تعالی بیا ناشنا مال ورکړو ناشنا یو شان زندگی معاویه رضی الله عنه بیا تیرول ملک شام کې په دغه وخت کې او اما ابو الجهم هر چې ابو جهم دنو هغه لا یزغ عصاه ان عاتق یوړو همسا د وګینه را کوزینا ابو ارته همسا بر کې اخودي او ست تیزای او سره ستاره پاسه تیز سیر او سواسیر چودای شي بیا باغ چلی بل هغه ذراب ډیر زیات وال کوم کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځل لوګه چې اسامه بن زید رضی الله عنه سره نکاح وکړ دې د اسامه سره نکاح کوم اصل کې اسامه رضی الله عنه درنګ ډیر زیات تورو دا مور ته ام ایمن رضی الله تعالی عنها ته او ام ایمن د حبشي وا زید رضی الله تعالی عنه باندې واده وا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی مورم دا ام ایمن رضی الله تعالی عنها دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړي دي دا پلار وینځوا نو اسامه رضی الله مور ته تلو پلار ډیر کولو زید رضی الله کا د یمن خلک کلی وی نو دې د اسامه رضی الله سره نکاح کوم یو کوم ځان ته سوي
نبی له سوي دته دا زما خبرو منه خیر دا تیار شو سامر رضی الله عنه سره نکاح وکړو. ابو داود شریف کې روایت دا پخپلوي جعل الله فيه خيرا الله پاک ډیر خیر کې هو د زما لپاره تر دې چې او توبت فيه خلق ما باندې بیا رش کو خلق ما ته پس خیدل چې سناشنا جوړی دا او سناج کو سامر رضی الله عنه ناشنا صفات والے انسانو الله تعالی زما لپاره ډیر خیر کې هو. مقصد د حدیث دا دی چې څنګه عدت لا ختم نو نبی رسول په تلوار باندې کې دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا په ملک شام کې و الته کې حبشه کې خپل هاون سره او عبد الله بن جحش سره هغه ته کې نصرانی شو او نصرانیت کې بیا ته کې مړ شو. دې عدت نبی رسول الله والسلام فورا نجاشی بادشاہ ته خط ولېګو چې څنګه دې خط د عدت ختم شي نو مال دې سره نکاح وکړه او بیا چې څنګه هغه د ما عدت نن ختم شو نو دې کې د نجاشی بادشاہ وین زراله او ما ته وی او د شپې ما خوب مولیدو چې ما ته څوک چې ام المؤمنین دا حیران وم چې نبی علیہ السلام خو مدینه منوره کې زخم حبشه کې ما او ساری مال دې کې د نجاشی بادشاہ پیغام راغی چې نبی علیہ السلام تاسو نکاح کول واړي. ام حبیبه وی دومره خوشاله شوم چې هغه ټیم کې ما په لاس کې بنگړیو او غوتیا مې ټولیو بس هغه په خوشاله کې ورکړو او بیا نجاشی بادشاہ 4000 دینار مہر زما مقرر کو او ما له رولې غلو بیماری کې بلا حصہ وینځ ورکړه او وینځ راته وی چې نجاشی بادشاہ منع کړی مې نه به سمنالي ناشته راته واپس راکړو. دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا ابو سلمہ رضی الله عنه څنګه چې شهید شو ام سلمہ په عدت کې وما او چې څنګه زما عدت ختم شو نبی رسول الله والسلام راغی او راته په خپل د نکاح پیغام راکو. ادینه مکه ته ابوبکر صدیق د نکاح پیغام ورلګو بیا ته عمر ما انکار وکړو او نبی رسول الله په خپل راغی ماته چې او ستا کې را دي د نکاح وکړو. دیو ته ما کې درې خبرې دي یو دا چې عمر می سیواره دیم دا چې غیرتی مړی رضیاتا او دریم دا چې ما ماشومان دي. نبی رسول الله والسلام د عمر خبره کوي زما عمر ستانه زیات دی او دیم دا ته غیرت بدل الله تعالی بوزي او دریم ستا ماشومان دي زما ماشومان دي د کفالت کوم او نکاح وسره کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ لور کون شو حفصه رضی الله تعالی عنها خپل عمر رضی الله تعالی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما دي خور سره نکاح وکا دانه چې په خوند باندې تنگ وسو خپل وته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جی نکاح وسره وکا. ابو بکر صدیق رضی الله خاموش شو. عمر رضی الله په لکه خپشه ګور ماته خپل هغه پیغام در کوته ماته انکارونه کوي اقرار او ساري مل نبی رسول الله د نکاح پیغام ورولېګو بیا راته ابو بکر صدیق وي چې حکومت نبی رسول الله والسلام نو لیدل غیر اراده واسطه خور سره د نکاح او استالور سره حفصه رضی الله عنها سره لکه چې نبی رسول الله والسلام نو کړي ما فور نکاح کړو. تاسو بلا واقع په دې مستقل کتاب لیکل کېږي چې باندې چې یو زنانه فور نکاح پکار دي او نارینه نه فور نکاح پکار دي. دا نکاح کې د انسان حفاظت ته تربصنا ذکر روح المانی وي چونکه دې اعلان کېږي فطرتي خامخا نارینه طرف ته نو قران لږ ته انتظار وکړي چې اې د عدت ویل کېږي بیان فسهن فزانون خپل باندې ثم ثلاثه قروء درې هيزا اته اور د تفصیل ان شاء الله سبا کې. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان طلاق چې دې دوه کرته دي فإمساكم بمعروف فساتلی بمعروف پنیک طریقې سره او تسریح یا آزاد ولی بإحسان فحسن سره ولا يحل لكم او حلال ندی تاسو لپاره ان تاخذوا دا چې تاسو واخلې مما ده مالنا آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي بیانو ته شی اند سسیزنا الا مگر ان يخافا دا چې دا ډول یریږي الله یقیما دا چې دا ډول بقایمون ساتي حدود الله حدود الله تعالی فإن خفتم واسکچره تاسو سره یروي الله یقیما حدود الله دا چې دا ډول بقایمون ساتي حدود الله تعالی ولا جناح علیهما پس نشته دې څه ګناه باندې ډول باندې فيما په مال کې افتدت به چې په فدیه کې ورکوي دا خذ اغیلرا تلك حدود الله دا پولی الله تعالی دی فلا تعتدوها واستاسو تجاوز مکوي د دینه ومن يتعد حدود الله او سوک چې تیریږي د الله تعالی د پلونا اولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دي هم دي ظالمان دي. په آیت مبارکه کې د طلاق او د خلع بارے کې احکامات بیانېږي. یو انسان یو طلاق ورکړي یا دوه ورکړي دا یې نه پس دی رجوع کولی شي په عدت کې د رجوع حق ته حاصل دی او کچې د دریم طلاق ورکړو نو د دریم طلاق نه بعد دا سړی اوس رجوع نشي کولی بس دا ښځه مکمل آزاد شوه. یو خدا بیان کی چې یو سړی د یو طلاق نه پس رجوع کولی شي د دوه نه پس رجوع کولی شي په عدت کې او که عدت تیر شي بیا باندې نکاح تړل پکاري دا علاوه چې کله طلاق صحیح وي یا طلاق لفظ استعمال کړی وي کنایه الفاظ نه استعمال کړي دا یو نه پس رجوع کولی شي د دوه نه پس رجوع کولی شي او چې کچې دریم ورکو یا درې طلاق په یو ځای باندې ورکړو نو بیا دا سړی رجوع نشي کولی خدا عدت تیر کې دا مکمل آزاد شوه. او دیم حکم د خلع بیانې خلع دې ته چې سړی خزر طلاق ورکړي په مال باندې خزر ته پیشکش د مالو کې یا سړی وته چې مال راکړه بس آزاد کما نو دې ته خلع ویل کېږي.
کچره طلاق لفظ پکې استعمال کړ بیا طلاق علی المال دی مال باندې طلاق او کله طلاق لفظ پکې نه استعمال شوی سړی خایته وي چې خالات من کې ما تاسو خلع وکړه او خځه خبره قبول کړه داخله شو دې سره یو طلاق باین واقع کیږي زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه په نسبت باندې امام شافعی رحمۃ اللہ علیه چې دې سره طلاق نه واقع کیږي نکاح خود بخود په دې سره ختم شي دې تنسیخ نکاح وي او فسخ نکاح وي د دې احکامات دي کچره فرض کار غلطی د سړی ده سړی زیاتی کې ظلم و ستم کې ور ټکول کی حالانکه خځه جدای نه وایي لیکن سړی ماحول داسې جوړ کړی دی او خځه مجبور شوه د سړی نه بیا طلاق واړي نو سړی په کار دی چې د خځه بیا آزاد کړي او کله سړی ولا مہر ورکړی دی نو دا سړی دا شرط دی چې مال خپل مہر واپس راکړي بیا آزاد کړم ځکه غلطی په سړی د زیاتی خودي کې خځه حقوق نه وانی بیا د سړی لپاره دا جایز نه دي چې د خځه مال واپس واړي یا مہر تنه واپس واړي لیکن کله خځه مجبوری نه خځه لپاره جایز دي چې مال ورکړي او سړی لپاره جایز نه دي چې وایي خځه مجبوره ده او که فرض کا حالات جانبین نه خراب دي سړی نوم د طرف نوم حالات خراب دي خځه طرف نوم یعنی څه قصور د خځه او څه قصور د زیاتی د سړی دی او بیا په دې حالاتو کې دا خځه خپل واړي یا سړی ول ورکی نو سړی لپاره دا جایز دي چې مہر ته واپس واړي چې کوم ول ورکړي دي یا د مہر نه راو کچ نو د سماج ول ورکړي ته واپس واستي شي او زیات مال به واپس نه دي د مہر نه زیات او یا چې کوم مال دی ورکړي دي دای نه سیوا غسل لپاره جایز نه دي او کچې فرض کا زیاتی د خځه طرف نه دي سړی کو نه وانی خځه چې کوم نه طلاق واړي مطالبه کوي بیا سړی لپاره بالکل جایز دي چې خځه نه مہر او مال چې څومره ورکړي ته واپس واستي شي مری خو چې په اسلام کې وشو ناغه ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ دا سړي عجیب صحابي دی د بیبي وا جمیله بنت عبد الله بن ابي بن سلول دا رئیس المنافقین چې دی د لور جمیله دا لور مؤمنه مسلمانه او صحابیه ده دا منافق ته لور مخلصه مؤمنه ده او څنګه چې دینم جمیله دا شان جمیله مو ان هو حسین او جمیله دا عبد الله بن ابي بن سلول لور هغه خپل حسین او جمیله د دې نکاح ثابت ابن قیس ابن شماس سره شو دا بل قول دا چې دینم چې هغه زینب وو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چې ډول نمونه دي ان دا په زینب باندې مشهور او په جمیله باندې مشهور و یا دا چې دا یو نوم بل لقب نو دا چې کله دې نکاح شو دا په خیمه کې ناست و نو دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه روانو وسنور ملګری مو نو دې دا خیمه لکه پردو چته کړه بیان وته ویل کړه چې دا سړی را روان دي نو دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه یو درنګ نتور بل دونی نچیتو او بل د شکل رنگ روغلی داسې زبردست نو خزه په خپل کارنګ خو سړی هندسم غواړي اور دې نظر یو توله چولګي دا چلګي بس نه لګي ندی په توله باندې پرې نه وته دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او نبی علیہ السلام ته وی چې د ثابت په دین باندې شک نه کوم اعتراض نه کوم د ثابت رضی الله عنه په اخلاق کې اعتراض نشته لیکن دا چې په دې په توله باندې نه دی د سر یو ځای وخت نشم تیرولې او د الله نه یریګم کچې د سر کور کې یو ځای اوسېګم په کې د مینه محبت نشته زما د خدمت کوم سره خیال ساتم او د حقوق بس پوره کړی شم لکه چې سره احترام غواړي چې د زوج او د خاوند احترام دی خو دې پړ کې نه هغه خدمت وکړي او ځان په اخلاصي صحابیه د الله نه یریګم نه لہذا د سر یو ځای نه اوسېګم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رضی الله عنه وروته ثابت رضی الله عنه په مہر کې یو باغ ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تاسو ثابت باغ درکړل دي او چونکه طلاق غواړي ثابت خدانه به ثابت سړي زیات مینه و يحبها حبا شديدا وداعي وسر مینه دی وی چې دوه باغ ورکوم کدي نور سوالي اولم ورکوم د باغ زیاتوم نبی علیہ السلام یې زیات ناصر خپل باغ واپس کی او بیا ثابت رضی الله عنه د پاسه دې سره خلو وکړه ان دخول الفاظ استعمال کې خالات من کې ما تاسو خلو وکړه داخل اصل کې نکال نه دخول معنی وباسل نکال نه فخلعنا عليك موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه فرمایي دا بیزار دی وباسه نو په خله کې د وباسل معنا ده دا نکاح هم یو رسید چې دخل په دیګاړه کې ده نو دخول په ځای سره داخله د رسید خپل ماره نه وباسي لکه دخول به کېږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم سره ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه سره خلو وکړه او بیا د خپل عدت په طلاق باندې یعنی دا مسله معلومه شو چې په خله کې د زوج رضامندي دا ضروري ده سړی په رضامندي سره او کې قبلي باندې په خله کېږي که سړی سره په مکه باندې موجود نه دی یا حاضرین کې او یا واینا نو خله نه کېږي یعنی خله یک طرفه نشي کېږي او ابو داود شریف روایت دا سره دمه روایت بخاری شریفو ابو داود شریف دا روایت چې دا واقعه ده حبیبه بنت سهل رضی الله تعالی عنها حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعه په خپل ځای صحیح دی او دا جدا دي او هغه په ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه باندې واده حبیبه بنت سهل رضی الله عنها ثابت ابن قیس رضی الله عنه ته تیز مزاج ولهم आवाज هم تیز او نورم د مزاج نه ته تیز نغه ابو داود شریف روایت ده ثابت ابن قیس رضی الله عنه گزار ورکو ناگزار سره دی اولی مات شو فکسرا نغزها الفاظ دی اولی مات د اولی داړو کې مات شو نو بس هغه سهار وخت راغلی و منځره ماکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې رااله نبی علیہ السلام څنګه مونږ کوو واپس راته په دروازه باندې خزر ولاړ په برکه کې وسوکه ویجی حبیبه بنت سهل ما شانو کې سهل دستا څه چل شوی هغه یې بس زو ثابت ور په یو کور کوشش وسې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رضی الله عنه ته دا ثابت حبیبه بنت سهل او دا تاسو نو وسیږي هغه د دې باغ ور کړو په مہر کې نو نبی علیہ السلام تعالی باغ درکړي مہر کې هغه باغ ته واپس کوم نور چې دې سیبل ورکم په ماته نه خلاص کړي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکمنه ثابت رضی الله عنه دې سره خلو وکړه هغه خلو وکړه بیا هغه د جدا شو دا معنی خلع چې په اسلام کې وشوله لیکن الله تعالی خزر اختیار ورکړی دی که سړی سره طلاق او اختیار دی نو خزر دخول اختیار دی او خزر باندې قاضي ته وایي چې در مال خلع واخله که سړی زیاتی کی او هغه خلع نه کوي بیا خزر بل آپشن د تنسیخ نکاح او د فسخ نکاح دی دې زمانه کې یو سړی زیاتی کی ول ټکول کی او خزر د عزت په نظر باندې کوي د حق حقوق نه پوره کوي پریزیم نه بیا خزر عدالت کې درخواست ورکړي او دا خبرې دی چې چې ما سره ضرب شتم کی والو ټکول کی یا ما توهین او تذلیل کی دا څنګه اوسې په دې بنیاد باندې نو بیا چې د تنسیخ نکاح او د فسخ نکاح درخواست ورکړي نو کچې سړی پسې نوټس شو دینه عدالت ته
او د دې نوټس د پاسو بیان دي حاضر نشو آی کې بیا عدالت یک طرفه فیصله کولی شي دا معتبر ده چې هغه عدالت ډیګری ورکړي دا ډیګری بالکل صحیح طلاق باین دی خاصه سره جدا شو وسیدت پتیږي او کچره داخلي مسله یا طلاق علی المال په دې کې بیا د سړي حاضری ضروری وي چې سړي وي چې هغه سره خلع وکړه عدالت دې په زور باندې خلع واجب غستی شي په زور طلاق په زور مرسي شي سړي د کن پوینټ باندې او طلاق الفاظ داخلي او باسل ضروری دي او یا داخلي الفاظ داخلي او باسل ضروری دي بیا بخله کیږي الطلاق مرتان طلاق دا مصدر دی په معنا د تطلیق سره طلاق ورکول لکه سلام په معنا د تسلیم سره سلام اچول یا طلاق معنا طلاق ورکول دا طلاق معنا آزاد کرنا لفظي معنا طلاق اصل کې رفع القید دوی دا کمپنی د نکاح چې د خدي په غاړه کې نو په طلاق سره غړي اوچت شي یعنی دا خزه آزاد دی په طلاق کېږي الطلاق اصل کې د مخکې کې وبعولتهن حق بردهن تیشو د دې خزو خواندان ډیر حقدار دي چې د خدي بیا واپس وادي نو دی چې دا سو پوری واپس غستی شي په کم حالاتو کې نو کله سړی یو طلاق ورکړي بیا واپس غستی شي رجوع کولی شي او یا دو طلاق ورکړي بیا رجوع کولی شي نو تر دو طلاق پورې دا سړی رجوع کولی شي دا خزه واپس غستی شي الطلاق هغه طلاق چې دای نه پس سړی رجوع کولی شي دا معنا وکړو الطلاق هغه طلاق چې دای نه پس سړی رجوع کولی شي په دې دوران کې ناغه مرتان هغه دوه کرتے رہی یعنی په معنا دا کرتان دغه یو سړی باندې طلاق په وزن ورکړي شریعت دا خبر نه خوخه طلاق صرف یو ورکړي په دې طلاق کې احسن طلاق شته طلاق ابغض المباحات دی جائز هم دی لیکن الله ته خوښ نه دی طلاق جائز دی لیکن الله ته خوښ نه دی څه مطلب ډیر زیات مجبوری حالت کې طلاق ورکول پکار دی دا منی آپشن نه دی دا طلاق چې دا هو ایمرجنسي ایگزیکټ دی چې کله داسې حالات جوړ شي بیا څنګه وباسي ځانو دا نه چې بندر راځي تیر سړي چې څه ډیر استعمال وای نه حدیث کې راځي چې یو انسان بغیر د سوجنه طلاق ورکو نه الله تعالی وی دې زنانه ته وی کتر ماته صبر وکړه زه ګورم دې چې څه کوم مسره چې دې سره سره عمل کوم چې در ما اختیار دې پر ورکړم دا رائټ نه چې دې څنګه غواړي استعمالي وي دا طلاق مثال هو دا ایمرجنسي ایگزیکټ دی لکه څنګه چې ناسبه هنګامي حالات جوړ شي په ګاډي کې اور لګي په څنګه وباسي په دروازه دا یو طریقه او انتهایی مجبوري حالت کې بوي او هغه یو ورکول پکار دا چې کله زنانه د پاکي په ایامو کې وي او چې کومه بیماری تیر شوې ده د دې بیماری نه والي تر دې نه ورته دې ملو شوې نه ده نو دې یو طلاق ورکی دې ته احسن طلاق ورکیږي او دې نه پس بیا دې نه ملاويږي او صرف د یو طلاق ورکی دا احسن طلاق دی لکه ستا مقصد کله خلک ځان جدا کوي په یو طلاق سره جدا کېدی شي درې سره ورکې دیم سره ورکې الطلاق ها طلاق دای نه پس رجوع ممکن ده مرتان هغه دوه کړتي دفتان دوه کړتي یو طلاق ورکو یا ورسته بل ورکړي دی آی نه پس رجوع کولی شي وګورئ چې طلاق باین ني ان الفاظ کې نه باندې استعمال کړی چې رجوع نشي کولی کوي نکاح تل پکاري په دوران کې مو د بعد مو دا چې طلاق الفاظ استعمال کړي پایم ساکون مدل منی طلاق را دې طلاق نه پس بس کې بیا سړي لپاره دوه آپشن دي یا خدای چې دې سوچو کې فکر وکړي چې دا ما خو کړو کني بد وکړو مشوره وکړه چا سره خو کافي ټیم د تاسو د درې سره میاشتې ټیم د تاسو په دې دوران کې خدای غوړ فکر استخاره وکړه سوچ فکر وکړه مشوره وکړه چا سره نو چې پیمانه شو ملامت او غلطي ساوه نو رجوع کبیا نو فایم ساکون امساک معنا روکنا ساتلو فایم ساکون پس ساتل دي یعنی اشاره ول دي او د اشاره مراد چې راګي کا مطلب اشاره کا پکور کې پرېزما کا طلاق څخه آزادي کی می آزاد او به اشاره کان سره خدای ته به معروف نو د اشاره له د بندو ساتلو مقصد ول ایزا بني چې تکلیف او تر سیبا او په لړزانه به آیات اصل کې بدی مکه نازل شو اور وا رضی الله عنه فرمایي چې جاهلیت کې دا طریقه وا چې یو سړی په طلاق ورکو به طلاق صحت نو چې څومره به ورکو طلاق به ورکو د جاهلیت خپل اصول سیدت پر خپل سټیم دای مقررو او ټیم چې نيزیشن بیا به رجوع کړه نو بیا یو سورې بیا طلاق ورکو نو بیا چې د نيزیشن بیا به رجوع کړه بیا به طلاق ورکو چې څومره طلاقونه به وخت ورکول به خځه تکلیف ورکول دا یو طریقه وا نو قران کریم چې نه اختیار تر درو طلاق پورې شو وسو هغه حد بندي وکړه دا نه چې تاسو بزرد طلاق زرو طلاق یا سره طلاق اختیار وي کته دا چې کنه دیونه پس بیان شي بیا خبره ختم شي نو فیمساکم بمعروف وساتل دي اشاره ول دي بمعروف په جایز طریقې سره په نیک طریقې سره او بیا ولای پس ازلی خبره مکمل یې کې چې کوم نفرت راغله او کوم خبره جنگ جګړه بیا نه تازه کېبا نوې ژوندۍ به تیر کې چې سوشو بس غوشو او تصریح نبی رسول الله والسلام حفصه رضی الله عنها له طلاق ورکړو دغه حفصه رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه څنګه عمر رضی الله عنه جذباتي او تیزو دا باندې په لکه دغه صفاتو ممکن ته چای وسه جواب کړی نبی رسول الله والسلام ته خبره ده لیکن نبی رسول الله والسلام ته جبريل عليه السلام سفارش وکړو چې انها صوامه قوامه حفصه ډېر نشنا بيبي ده ډېر روزدار ډېر روزي نيسي ډېر تابعدار الله تشبيه قيام کې قوامه خو صفات دي پکې نبی رسول الله رجوع کړه لیکن داینه پس نبی رسول الله خبر نه تاسو کړی خدای عزت په نظر باندې ورته خو ریسپیکټ به په داخلي بيبي دا سودا رضی الله عنها دا چې نبی رسول الله په نکاح کې راځنه ډېر عمر 50 سال عمر سیواو لیکن نبی رسول الله سره نکاح وکړو او بیا دا ګډه مړه زیاته د وجود نه سم غټه مو سم دنګم وا نبی رسول الله والسلام اراده وکړه چې دا ځان جدا کما ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقصد د پاره چې د دین هغه خبرې تاسو د یو مخکې د امت ورسې بیا خبره په نبی رسول الله کړې نبی رسول الله علیه طلاق ورکړو او یاده چې اراده کړو نبی به په خپل وجه ما ځان جدا کوا د بس په نکاح کې وسی کما باقی دا چې کوم مقصد نه حاصلې نه خپل نمبر خپل ورځ عائشہ رضی الله عنها ورکوم نبی رسول الله والسلام دینه په سودا رضی الله عنها سره لاسیسو بد مزاجی نه کړی بد اخلاقی کړی خدای عزت په نظر باندې وته کتلی دنیا نه تشریف په بیان خوشاله او راضي وي نو فیمساکم بمعروف بس ساتل دي سارول دي بمعروف په نیک طریقې سره او په جایز طریقې سره دا ځان غسل نه پکارو زنانه غریب باندې وسو کې خیری بکیتا سر بس ټول کې الله د خیری کې دا به سو خلاص کی او تصریح باحسان او تصریح نه یاد چې بس لو سره نه لګي نفرت مکمل دی ډېر ټکې درې د وسټیکتا به په نیک طریقې سره بیا آزاد او تصریح معنا آزاد او خلاص ول بم احسان په خاصه سره تصریح کې د خلاص ول معنا عربي تصریح الشعر کلوي کله انسان دا وشتو په کوته باندې کولو کې آزادي کې تصریح الشعر
سرح الماشيه چې کله دا بيزي چې تاسو باړه کې بندي کړی دی خو ورکو کې پریزي دا باړې خلکو کې دروازه دا بيزي رواني د سرح الماشيه په تصریح کې دا آزادول معنا او تصریح یا آزادول دي خلاصول دي نو به احسان په حسب سره او دا آزادول طریقه دار چې په طلاق ورکړي رجوع مکوا بس پرې چې د تیر شي قدرې بیماری جو که حمل دی بس به تیر شي دا آزاد شي ستانه او درې طلاق ورکوم ضرورت نشته دی لیکن قران کریم به احسان کې ته لګاو په ښه انداز کې او په حسب سره آزاد کا او د حسب طریقه دا چې دا عدت خرچول ورکا د عدت هغه چې دای کوم حقوق دی هغه پورا کا او چې کله عدت ختم شي نو جوړه جامع ولا ورکا او نو چې څونه ستاره وسنه سکیږي ولا ورکا او دای نه په داخله مکمل بیا بند کا د دې کوتاهی چاته بیانوا چې دا خدا سیوا دا خدا سیوا دا خو ساتلو خزانه وخو لیکن بس ما ساتل نه داس بس خپل دا کمه کوتاهی بچا کې نشته دی د دې نه په دې خبرې کوا چې مونږ گزار وارو جدار وا اخلاقی وو بس الله تعالی منظور کور جوړ نشو او یو بل مثال دا دی چې زینب رضی الله تعالی عنها د زید رضی الله عنه په نکاح کې و نکاح نبی رسول الله په خپل تلل طلاق راځي با د نبی رسول الله نبی بابرکت شخصیت سو کې دي چې نبی رسول الله د چا نکاح کړی او د زینب رضی الله عنها ته کې بیبي او د زید رضی الله عنه ته کې انسانو چې نبی رسول الله تخپل زوی له نکاح شوی دی لیکن کور جوړ نشو مزاجونه موافق نشو او طلاق نوبت راغی آیا تاسو ویلي چې ګناه د زینب آیا تاسو ویلي چې ګناه د زید رضی الله عنه ولې حضرات دي دا طلاقونه راځي په کورونو کې غلطي دار چاوي خدای نه فصله بندول پکار دي سړی هم بندول پکار دي خځه هم بندول پکار دي سړی نو بس وګورئ سړی کو سبق خځه هم دا نه بندول پکارو او سړی هم نه کسبکین هم نه پکارو یعنی که خځه کې واقعي حقیقتا کمې کوته هم نه پکارو او که سړی کې حقیقت کې څه کمې کوته هم نه پکارو بس خبر ختم شول ختمه او تصریح به احسان آزاد ولي به احسان په حسب سره او دا غیله سو ورکول په خوشاله شي نو کافی دی الطلاق طلاق چې په کار ترې بس عادل دی باندې کې طریقې سره یا